بخیر رمضان بخیر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتونکو مینوالو تاسو ته هرکلی وایو هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې. زه یم ستاسو خپل ارواز خان او زه یم مومنه خان. او مومنه جی نن جمعه ده او د خیره نهمه روژه ده. نهمه روژه ده. یس. او رمضان کې جمعه وي او روژه وي، جمعې مونځ، روژه او دعا قبولیت. بالکل صحیح خبره ده. او بیا چې کوم دی نو د ډومبنۍ چې کوم عشره ده د هغې اختتام هم دی. یس، آلموست کمپلیټ کېدو والا د ده. رحمت عشرې چې کوم دی اختتام هم دی. مینوالو هسې خو د جمعې خپل یو فضیلت دی د جمعې د ورځ، خو د روژې د جمعې د هغې نه هم زیاته درجه ده. او دا یو داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې زموږ پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی دنیا ته راغلی. هم د جمعې په ورځ حضرت آدم علیه السلام جنت ته داخل شوی. هم د جمعې په ورځ حضرت آدم علیه السلام د جنت نه بې دخله شوی. او د جمعې په ورځ په دې 24 غنټو کې یو لمحه داسې ضرور راځي چې هغه د قبولیت لمحه وي. او قیامت به هم د جمعې په ورځ ده. هسې یو خبره چې کومه ده که نه هغه زه ډېر اپریشیټ کوم چې عام ورځو کې چې کله زه الحمدلله زما کوشش وي چې زه مونځ جومات کې وکړم نو د جمعې په ورځ ډېر زیات رش وي. یس، جمعې په ورځ هر انسان ماشاءالله ماشاءالله مطلب چې نارمل ورځ کې چې څوک مونځ کوي او که نه کوي، مطلب کول خو پکار دی خو بیا هم. او جمعې په ورځ ماشاءالله ټول مسجد زمونږ ډک وي د خلکو نه ماشاءالله. او ماشاءالله که نه زه ګورم چې واړه واړه ماشومان زما خپل بچي هغوی دومره اهتمام کوي د دې جمعې د ورځ چې پاپا دا به وچو، نوي کپړې به اچو، دا به کوو. نو دا ښه خبره ده او په دې موږ ډېر ویاړ کوو چې زموږ چې کوم راتلونکی نسل دی که نه هغه ډېر زیات ریلیجس دی او دا ډېره ښه خبره ده. مینوالو قرآن پاک کې الله پاک فرمایي مفهوم دی چې تاسو د الله د ذات په نوم باندې خرچه کوئ نو الله به په تاسو خرچه کوئ. یو سړی و ډېر مالدار و، ډېره پیسه و ورسره، هر وخت په ټینشن کې و چې کله زه مړ شم نو د دې پیسې به څه کېږي، دا به رانه څوک وخوري، دا به رانه دا وکړي.
سوچ یې کوو چې څه داسې طریقه نشي کېدی چې زه دا پیسه ځان سره بره یوسم. د یو دوست نه مشوره واخیسته، د بل دوست نه، د بل دوست نه. هغوی یې ټولو ورته ویل وروره د دې څه داسې حل نشته دی. چا ورته ویل یو فلان ځای کې که نه یو زبرګ دی، ته هغه ته ورشه، کیدای شي چې ستا د دې مسلې حل میلاو شي. نو هغه وروره په منډه منډه هغه زبرګ ته لاړو. چې لاړو نو هلته د هغوی مخامخ کېناستېدو. وایي مشره زما دا مسله ده. زبرګ ورته وایي ښه په ارام کښېنه. وایي ته ماشاءالله دومره مالدار یې او دومره ملکونه دې کتلي دي، ته چې کله د خپل ملک نه د بل ملک ته ځې نو ټولو کې ډومبنی کار ته څه کوې؟ هغه وایي چې زه ډومبنی کار دا کوم چې زه د خپل ملک چې کومه کرنسي ده که نه هغه کنورټ کوم د هغه ملک په کرنسۍ کې. فضل مثال چې زه امریکې ته ځم نو زه به خپلې دا روپۍ په ډالر کې کنورټ کوم، نو بیا به هلته ځم چې زما څه اخیستی شم یا څه دغه کولی شم. نو زبرګ ورته وایي چې ګوره تا ته پته ده که نه چې د هغې ملک دا کرنسي ده، ته به ځان سره د هغې تیاری کوې. صحیح ده؟ او که ته دا غواړې چې زه خپل دا مال بره یوسم نو د بره کرنسي بل څه ده، دا روپۍ نه دي. وایي ښه جي څه دي؟ وایي زر راته ووایه. هغه ورته وایي چې د بره چې کومه کرنسي ده که نه هغه دی نیک اعمال، تقوا، پرهیزګاري، صدقه، زکات د الله په نوم باندې ویش کوه. ته چې څومره ویش کې که نه د هغې نه به 10 ګونه زیات الله تعالی تا ته واپس درکوي. نو مینوالو د وینا مقصد صرف دا ده چې صدقه او خیرات خو ډېر ښه شی دی. صدقه خو هم چې کوم دی نو په تاسو باندې که څه مصیبت راځي هغه مؤخر شي. او بیا چې کله تاسو د الله په نام ویش کوئ نو دا د الله وعده ده چې ما سره تجارت کوې که نه ته به 1 روپۍ لګې، زه به تا ته د هغې په بدله کې 10 روپۍ درکوم. صدقه جاریه ده او داسې خبره خورول هم صدقه جاریه ده. ایله لرم چې تاسو به خامخا د دې نه څه استفاده اخیستي او الله تعالی دې زمونږ ټول مسلمانانو باندې خپل رحم و کرم وکړي. جی پروګرام کې نن څه دي د کچن څه حال دی؟ یس فرسٹ آف آل موږ سره سپانسرشپ کې دی شمع بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل، شیزی کچن اینڈ انټیریئر، بیلاز انټیریئر او عمر الیکټرانکس اینڈ سکون. جی تاسو ټول ډیره مننه، یو جهان مننه زمونږ چې دا سپانسر دي، ځکه چې د هغوی د مرستې نه بغیر به دا پروګرام تاسو ته نشو وړاندې کېدی. بالکل همداسې ده. مونږ به اوس لاړ شو افراز صاحب طرف ته. جی افراز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. هر وخت ماشاءالله پړه کېږي که نه؟ ماشاءالله دا مېلمانه چې څومره راځي هغوی مونږ ته دومره لیفټ نه راکوي. افراز صاحب ته زیات لیفټ او ډایرکټ افراز صاحب تاسو ماشاءالله خسته نظر دی بس ماشاءالله. الله دې راځي افراز صاحب. سر نن په ورځ به موږ سره کچن کې پخېږي توا چکن کیما. دا د لاهور سټریټ فوډ یو فیمس ډش دی جی، او دا به موږ جوړو په شمع بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل کې. شمع کارګرانه، صحت مند اور توانا. دا کومه قیمه ده؟ چکن؟ جی چکن کیما ده سر. او د څه پروسیجر به وي؟ د دې ریسیپي موږ خپل کتونکو ته وښایو. ټول نه پهله موږ ته شمع کوکنګ آئل 2 ټیبل سپون پکار دي. هغې نه پس ګارلک جنجر پیسټ ایډ کړئ، 1/2 kg چکن کیما، او ماسته به موږ ته پکار وي 2 ټیبل سپون. په سپایسز کې موږ سره دي د دې چې کوم سپیشلیټي ده د دې ډش هغه د اچاري مساله او کړهایي مساله، دا 1/2 ټیبل سپون دا په دې کې ایډ کوئ. او نور چې کوم نارملی کوم مسالې موږ کور کې یوز کوو، هلدی، لال مرچ، زیرا، دھنیا پاؤډر، دا 1/2 ټي سپون په دې کې. دې کې موږ ویجیټیبل نه ایډ کوو؟ دې کې به ویجیټیبل کې چې کوم موږ سره دي یو میډیم سایز پیاز، 2 ټماټر، ادرک لسن پیسټ. مطلب پیاز او ټماټر به یوز جی دا هم پکې. صحیح. افراز صاحب یو ورځ به زم پخوم ښه، او تاسو به زما د لاس ټیسټ هم ګورئ ان شاء الله. سر زه خو دا چکن به پخوئ؟ دې ورځ خو به انتظار کوم. هر څه چې یو ورځ به زه چې کوم دی که نه زما د لاس به هم تاسو ان شاء الله سر. جی مومنه موږ سره نن په پیکیج کې څه دي؟ نن موږ سره پیکیج کې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راځي چې ګورو.
د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزہ د عراق په مقدس ښار نجف اشرف کې موجود ده. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی زوم او څلورم خلیفہ راشد وو. دا روزه د نړۍ د مسلمانانو په ځانګړي ډول د شنه مسلمانانو لپاره ډېر مقدس ځای دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د څلوېښتم هجري د کال په 28مه د کوفې په ښار کې شهید شو. د تاریخي روایتونو له مخې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د شپې په پټه توګه د نجف په سیمه کې خاورو ته وسپارلی شو. دا کار ځکه وکړی شو چې دښمنان د قبر سپکاوی ونه کړي. د اوږدې مودې لپاره د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قبر پټ پاتې شو. د عباسي خلفای هارون رشید د واکمنۍ په مهال د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قبر په رسمي ډول پیژندل شو. لا هغې وروستو په همدې ځای کې مزار جوړ شو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د قبر په اړه د ډېر اسلامي علماو نظر دی چې اصلي قبر په نجف اشرف کې شتون لري. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره ګیسټ کې نن موجود دي ډاکټر جویریه طارق، نعتخوا، لیکچرار. هغې نه علاوه حضرت علامه پیر نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی. مونږ تاسو ته هرکلی وایو او هغې نه علاوه صبغت الله قادری. مونږ تاسو ته ټولو ته خپل رمضان ټرانسمیشن کې ډېر ډېر هرکلی وایو. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ. اور علامہ صاحب تاس ترکلے وہی جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال ہے میم آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھی آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہوں میں اچھا جی ماشاء اینڈ اللہ. بہت مزہ آتا ہے. روزہ افطار کرنے سے پہلے یہی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ بڑے اچھے نعت خوان بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بلا رہے ہیں اور بڑے اچھے ٹاپکس بھی آپ ڈسکس کریں تو اٹ از لائک وہ مزہ آتا ہے. پھر مختلف چینلز بھی دیکھتی ہوں پھر جو اچھی چیز وہی سر آپ کی تو کہہ رہی ہوں کی تعریف کی. میں نے کہا بڑے اچھے اچھے ٹاپکس بھی لا رہے ہیں اور ٹرانسمیشن بھی بڑی اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں آپ تو سر ایور گرین. تو آپ کی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹیم ورک ہے، پلیٹ فارم ہے ہم پشتو ون کا اور ہم سب اپنی اپنے حصے کا ایک اس میں انپٹ دے رہے ہیں. سر آپ کی تو اتنی کنٹریبیوشنز ہیں کہ پھر بات شروع ہوگی تو وہ پھر دور تلک چلی جائے گی کہ ماشاءاللہ یو آر سچ اے بگ نیم ان دا انڈسٹری اور بہت آپ نے کامیاب فلمز کی ہیں اور ہم دیکھتے آئے ہیں سر وہ ساری. دے آر لائک ویری گڈ فلمز سم آف. جی ڈاکٹر صاحبہ سر آپ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ جی سر. کس میں آپ نے اسپیشلائزیشن؟ مینجمنٹ سائنسز میں جو ہے میری اسپیشلائزیشن ایچ آر ایم ہے پرٹیکولرلی اور ہیومن ریسورسز کو اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کو ہم دیکھتے ہیں ان پرٹیکولر. اور اکیڈیمیا جو ہے میرا وہ بیسیکلی میں اس سے منسلک ہوں، پڑھاتی ہوں بچیوں کو. ویمن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. ابھی آپ کرنٹ لیکچرار ہیں؟ جی میں پڑھا رہی ہوں. اور نعتخواں بھی ہے؟ جی سر یہ 3 سال کی عمر سے شوق تھا والدہ کو، وہ بھی ٹیچنگ میں تھیں تو انہوں نے بھی ایک ان کا بہت بڑا آئی وڈ سے رول ہے. والد صاحب کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی. پھر وہ جینیٹک بھی ہوتا ہے کچھ، وہ قرات بہت اچھی کرتے تھے پنڈی اسلام آباد میں. اسی طرح پھر میں نے ماشاءاللہ سے اسٹیپ ان کیا تو والد صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی باہر کے ملک میں تو وہاں بھی سر مجھے بہت موقع ملا الحمدللہ. پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنلی
تو بڑا اچھا ایک وہ ایکسپوجر رہا. پھر پاکستان آئے تو ادھر اب پرائزز ون کیے بہت سارے ماشاء اللہ سے, ججمنٹس کی, ابھی تک کر رہی ہوں سر. اب تو پیچھے ہٹ جاتی ہوں کمپٹیشن سے, میں کہتی ہوں دوسروں کو چانس ملے. اچھی بات ہے کہ لائک ہمیشہ جو والد کی جو لیگیسی ہے وہ بیٹا ہی لے کے چلتا ہے جی, لیکن بہت اچھی بات ہے جی آپ بیٹی ہو. بیٹا نہیں ہے ان کا, مطلب وی آر 3 سسٹرز. آپ ہاں, اور بیٹوں سے الحمدللہ جی, جو سب سے جو اپریشیبل بات وہ یہی ہے. جی سر, بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ہی ہیز بین آلویز سپورٹیو. وہ کہتے ہیں کرو جو کرنا ہے تم لوگ نے. جی 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 بالکل جی, آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. گفتگو کرتے ہیں جی جی. علامہ صاحب څنګه حال دی سر؟ خیریت دی جی. تاسو سپیشل د کراچۍ نه راغلي دی پروګرام لپاره؟ جی سر بالکل. واه جی واه, زبردست. نو خپل باره کې لږ مونږ ته ووایه, زمونږ چې کوم مینوال دي هغوی ته ووایه. تاسو مدرسې هم ماشاءالله کافي دي په کراچۍ. بالکل. ارباز بھائی ټولو کې پهله خو زه ستاسو د پوره ټیم شکریا ادا کوم, اور ماشاءالله نور مختلف چینلز چې دي هغوی لګیا دي, نو هر یو په خپل ځای باندې کار کوي. لیکن که زه تاسو ته دا ووایم چې دا سعادت اور دا خوش قسمتی چونکه ستاسو د چینل ته حاصل ده, زما پهله پروګرام ما په دې باندې وکړو, اور د هغې وجوهات هم دا دي چې د روژو نه پهله ستاسو چې کوم نماینده دی د هغو زما سره په رابطه کې وو. نو اوس هم ډېرو چینلو والا زما سره په رابطه کې دي, اور د دې نه بعد به انشاءالله هغو دا کریډټ هم زه تاسو ته او ستاسو د چینل ته راکوم, چونکه زه روحاني معالج یم, اور بیا الحمدلله د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په مختلفو اضلاعو کې زه ګرځم خدمت خلق. دا مې یو جذبه ده, او د والد صاحب په هغه سیټ باندې ناست یم ماشاءالله, اور په رونو کې زه په 5م نمبر یم. زما نه بعد یو کشر دی لکه, خو الحمدلله زه دا سعادت ګڼم چې والد صاحب خپل هغه پټکې او خپل هغه سیټ چې دی هغه د فقیر ته حواله کړل. نو زه د هغو په هغه نقش و قدم باندې ځم, او ورځې د شپې الحمدلله زه د عوام په خدمت کې. بیا زما مختلف په سکولونو کې لیکچري, دغه شانتې روحاني اجتماعات دي, په هغې کې زما لیکچري. بیا چې کوم د مدارسو د مساجدو پروګرامات دي, په هغې کې زما بیانات او لیکچري, او دا یو سلسله د الله دا زموږ لپاره صدقه جاریه او ستاسو لپاره د جوړه. تاسو اوس فرمایل چې روحاني معالج هم یې, جی, نو کوم قسمه مرضونو تاسو علاج کوئ؟ ارباز بھائی هر یو ډاکټر چې هغه په هر یو بیماری کې چې دی هغه سپیشلیسټ دی که نه, هغې ایکسپرټ, اور هغې ته چې دی سرجن ویلی کېږي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې د روحانیت په میدان کې الحمدلله که ماته یو سړی ووایي چې ته په دې کې په کم یو شي کې ایکسپرټ اور سرجن یې, نو زه خپل چې کوم مریضان دي, پیشنټ زما کوم, زه هغو ته دا وایم چې بھائی ماته هغه پیشنټ راځئ چې هغه یا د جادو یا د جناتو اور یا د نظر بد, اور په 4م نمبر باندې بیا بندش. نو بندش چې دی هغه مختلف دی, کاروباري بندش هم کېدی شي, پرشتو کې هم بندش کېدی شي, په اولاد کې هم بندش کېدی شي. لیکن مال دې 4 والو مریضانو کې جادو, جنات اور بندش اور نظر بد, دا هغه پیشنټ راځي چې هغه نور روحاني معالج چې کوم خلک د دې سره منسلک دی هغو د دې نه شاته شي یا هغو د کیسز نشي اخیستی. نو زه هغه کیسز الحمدلله هغه هینډل کوم, اور په دې باندې زه لګیا یم ورک کوم, اور خلکو ته اور معاشرې ته ښیم چې په هر یو فیلډ کې چې دی صحیح اور غلط شته. ما ایک مچھلی کی وجہ سے پورا تالاب گندا. نو زمنګ دا کوم فیلډ چې دی د روحانیتو اور بیا چې دی د علاج معالجې په حوالې سره, نو په دې کې هر قسم خلک لګیا. زه به چا تنقید نه کوم, خو دا مې یو خواهش دی چې زه عوام ته حقیقت وښیم چې بھائی په دې فیلډ کې حقیقت څه دي, دود که دود اور پانی که پانی. د دې تاسو معاوضه اخلئ؟ د دې څه طے شده معاوضه نه ده, حسب توفیق چې چا خپل ځان نه څومره را. تاسو ډیمانډ نه کوئ؟ موږ ډیمانډ اوسه پورې نه کړلی نه کوم, اور الحمدلله دا مې یو عهد کړلی چې زه به د دې پیسه نه په ځان لګوم اور نه په خپل اولاد لګوم. ځکه خو ماشاءالله په دې کې اثر دی, او نه په چا باندې چې دی روحانیت اصل چې کوم دی که نه, بنیاد هم دا دی چې ستاسو ایمان کامله وي که نه, او د الله په لو وي, او تاسو د دنیاوي دغه دپاره نه کوئ, نو کې خو خامخا برکت راځي. الحمدلله دا د الله لاک لاک شکر دی. یو به زه ستاسو په مخ کې دا جمله م عرض کړمه چې زما والد صاحب چې کله ماته دا منصب حواله کولو, نو هغوی چې بچیه زه تا ته یو نصیحت هم کوم اور وصیت ته وکړم.
نو ما چې هغه څنګه وي د دې نه به بزنس کاروبار نه جوړی او د دې نه به شهرت نه جوړی او د چا د مجبورۍ نه به غلطه فایده نه چوتی او کله چې ما دا منصب سنبال کړلی وي ته به د الله سره په 24 غنټو کې یو پیر اګریمنټ کوي اګریمنټ به څنګه کومه اګریمنټ به دا کوي چې ته به الله ته وایي چې یا الله مال هغه مریض هغه پریشان حال راولي چې د چا شفا ته زما په لاس کې اچوله الله چې د چا شفا ته زما په لاس کې نه اچولې هغه ما ته رانه ولي هغه ته زما چهره ونه خي هغه ته زما در ونه خي نو الحمدلله زه په 24 غنټو کې د شپې چې کله د کېږم زه د خپل رب سره دا کمټمنټ او دا اګریمنټ کوم نو الله تبارک وتعالى چې کم خلک هم راولي زه هم الله تا راوستی دی شفا به ولته ورکوي او ستا سره زما اګریمنټ څه شی دی چې کم سړی راوله چې د کم شفا ته زما لاس کې ده نو الله چې ته په لاس کې اچول خدای ته راوستلی دی نو په دې کې الحمدلله زمونږ د اسلام نه هټ کر کې غیر مذهب خلک هم علاج لراځي خو زه د انسانیت په ناطې سره د هغو علاج کوم او دا زه د حدیث بن نعمت په طور باندې نن دا جمله ستاسو په چینل کې وایم چې الحمدلله ما د غیر مذهب علاج کړلی او د هغې په وجه الله تبارک وتعالی هغو ته هدایت ماشاءالله سبحان الله سبحان الله جی علامه صاحب تاسو سره خو د ګپ ډېر خوند وکړو او دا ان شاء الله اوس مزید موږ نور کوو جی دلته وخت شو د یو وړې شان دمې نو مینوالو بس راځو یو وړوکی شان بریک نه پس بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم میں کشو
मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी और मुंग सर गेस्ट के मौजूद दी नादिया नॉमिनेटेड MNA। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको बहुत रमज़ान मुबारक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बिजी लाइफ से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपसे भी अभी गुफ्तगू करते हैं। PTI से ताल्लुक है, नॉमिनेटेड MNA। जी हाँ जी बिल्कुल। क्या ख्याल है, टास्क फोर्स में जाएंगी आप? मुझे अभी इतना पता है कि ATC अडियाला, ATC हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद जितनी भी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं और स्पेशली इमरान खान से रिलेटेड हैं, तो उसमें तो होना ही होना है। उसमें आप साथ ही होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डे फर्स्ट से जब इमरान खान ज़मान पार्क में थे तो वो पूरा टाइम मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो इमरान खान के साथ वहाँ पर उनकी एहलिया वेन्यूज़ घर में मैं थी। और फिर जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे नाहक, और आप जो भी आप सबको पता है, उसको तो अभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 934 डेज़ हो गए हैं और उसमें तकरीबन मेरे ऑलमोस्ट इतने दिन जो है इमरान खान के साथ अटक जेल या अडियाला में, तो मैं हो जाती हूँ ऑलमोस्ट लाइक। कल वो नौरीन नियाज़ी साहिबा शायद तो गिरी हैं। हाँ जी, वो वहाँ पर आप थी, साथ थी? नहीं, मैं इधर से सुप्रीम कोर्ट से हम रास्ते में थे जब मैं पहुंची वहाँ पर, तो उससे पहले उनका ये हुआ था, बट मौज़ाती तौर पे वो बच गई थी। लेकिन जो उससे पहले इंसिडेंट हुआ था जब उनको गिराया था बालों से, और वो तो उस वक़्त मैं थी जिसने मतलब उनको उस वक़्त भी सेफ हुई। लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। वो जो कल जिस तरह के से आपने देखे होंगे वीडियोस, मैं तो कहता वो बिल्कुल मौजज़ा था, बिकॉज आप उनका बहुत खतरनाक तरीके से, और पता नहीं उस पे भी लोगों ने बड़े मीम्स बनाए और बड़ी बड़ी अजीब बातें। नहीं, मैं तो कहती हूँ इस तरह की चीज़ें कभी अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। तो ये तो सियासत है, और इसमें देखिए वो एक माँ की जगह एक खातून है, और आप देखिए वो और उसके साथ जो एक हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है सदफ, वो बहुत वो भी बच गई, लेकिन वो बेचारी तो उसका इंतकाल हो गया ना। नहीं बिल्कुल सेफ है। लेकिन नहीं, वो जो लाहौर में एक हुआ था हादसा, वो जब खान साहब को कंटेनर के नीचे आ गई थी, वो हमारा लॉन्ग मार्च में था जब खान साहब को गोली लगी थी। सदफ, अच्छा आई थॉट कि आप नहीं, इसमें जब एक्चुअली जो सदफ थी वो उनको कर रही थी, तो उसने पकड़ा हुआ था। अगर वो शायद, और वो फिर आपने देखा होगा दूसरी एक जो लड़की थी वो दूसरी तरफ आके पहले सीमेंट पे गिरी। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जी सलूट है जी शौकत खानम को कि ऐसा बेटा जना और ऐसी बेटियां जनी, और क्या भाइयों के लिए कुर्बानी, अपने भाई के लिए किस तरह वो लड़ रही हैं। उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, इंसान के 2000 अपने भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन किस तरह वो आनी दीवार की तरह खड़ी हैं। अल्लाह पाक उनके जो है ना हक में बेहतर करे। इस पर हम दोबारा गुफ्तगू करते हैं। जी अल्लाह मुसेब मुंगो दिली चितासु माशाल्लाह मुख्तलिफ उलमा चिकम दे दागुई आवाज़ कॉपी कवले शे। जी अरबाज भाई, मुख्तलिफ क़ुर्रब आवाज़ों के दवा शांति तिलावत या अजान लगवा इमाम काबा दा आवाज़ की, सॉरी आई मीन द काबा चिकम आवाज़ दे अजान की, मुअज़्ज़िन काबा
الله أكبر الله أكبر ماشاءالله سبحان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ماشاءالله جی سبحان الله سبحان الله جی ډیر الله زبردست علامه صاحب تاسو ذکر کړو چې دا افراسیاب د تنن څه پکې پیاز دی اسه کنه زما سترګو کوم لګي یو زمان سترګو کې لګي پیاز می ګډ کو سر دا غي الله دې خیر نو افراسیاب بس حلوي بیا جی علامه صاحب تاسو ذکر کړو کنه چې روحاني عمل هم کوي او دا تعویذ ماویز او څه د وظیفه ټایپ ور کوي تاسو کنه زیاتره خلک تاسو سره لکه یو جایز مقصد د پاره راځي یا صدا سي ناجایز مقصد د پاره هم راځي لکه یو هغه کې نوراني علمي او یو چې کوم دی هغه کاله علمي تاسو کوم کوی جی ارباز به تاسو ډېر خپل سوال وکړو او چونکې دا د معاشرې سره ریلیټډ هم دی او د دې چې نن سبا ضرورت هم دی نو ټولو کې پهله کو الحمدلله چونکې موږ مسلمانان یو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې او د عظیمه کلمه الله تبارک وتعالى نصیب کړل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو چونکې موږ څومره علاج کو دا د قران او حدیث په رڼا کې اور یو سړی خو پهله راتلې نشي د ناجایز کار لپاره اور کرازم نو الحمدلله اکثر حاسدین راضی کنه چې یار د سره سیستم سره نشته الله دې دغه کی جی خو اداغه جواب به تاسو ته دارا کم چې هر یو سړی خواته زی لکه څنګه تاسو چې کم فیلډ تاسو سره به نورم ګڼشه مرګري په دې فیلډ کې کنه موږ نو کو جنہ کوي اکثر مثال کے طور پر تاسو د فیلډ ما ته پته ده ما کتلی نو اکثر خواتین راضی کنه د خواتین په باره کې د خواتین په باره کې خو راغو کرازم نو پهله یو سړی هغه زه ته لزی چې هغه ته پته چې دا سړی ته زدا خبره کوم دی به دا منی وکنه لکه څنګه تاسو چې کوم شوبه ده په دې کې نورم ګڼشته ډیجیټل ته ډیر ذات ده دغه شان زمنګ چې کوم شوبه ده نو من کې به مختلف خلک ته غو د ناجایز کارونه تعویذات هم کې هغه ته په پښتو کې کوډ ویل کېږي نو پهله خدای چې الحمدلله زما چې کوم ورک ته او په سوشل میډیا باندې بیا چې زما کوم د تصوف سره تعلق ته نو کپله یو سړی ماته وګوري یا دغه چا پر ریفرنس راځي نو هغه ته پهله نوې چې لکه خیال کوي چلته غلطی نه دا خبره ته ووم ونه کې دا ولی چې مخبل هغه خلک او خپل هغه پیشنټ چې دی هغه ماده سي ګایډ کړي دویم به تاسو ته خبرو کوم تاسو د سوال متعلق یو پیشنټ ماته راشي هغه مانه علاج هم کوي کنه نو زما پهله سټیپ هغه ته دی چې به تب 41 ورځې د تکبیر الله سره مسکای ماشاءالله که اوس اسې یو سړی ته هم چې تب 41 ورځې نه
ته به چې دی یوه هفته د تکبیر اوله سره مست کوي هغه به چې دا څومره مشکل کار دی نشي کولی لیکن کله چې هغه خپل علاج له راغی او هغه اوس پریشانه دی ډاکټرانو نه هغه ته میلاو نه شوه شفا د حکیمانو نه میلاو نه شوه او ټول ما ته هغه خلک راځي چې هغه مایوس او ناامید دی او زمونږ د فیل خلکو ته هغه چې دی کنزل هم کوي نعوذ بالله نو هغه ته زه دا شرط ولګوم چې بھائی ته به 41 سره تکبیر الله سره مست کوي هغه بیا خامخا د هغې کوشش کوي نو که داسې یو سړی راځي نو هغه ته پیله وي چې دا په هغو کې نه دی که تا ته چېرته داسې وي چې آوټ کار وکړه نو کیدای شي ځان له مسله وګورې نو الحمدلله اوسه پورې څوک راغلی هم نه دی او راتلی هم نه شي جایز چې څومره او دې کې اوس دا پوینټ راځي چې ګوره هغه سړی چې کوم دی د الله فرمان نه مني خو د خپل خواهش د لاسه مجبوره شي او 41 ورځې به مونځ کوي نو کاش چې دا رجحان ټولو کې راشي چې وایي الله خو غفور رحیم دی ټول ژوند دپاره هغوی کوم دی تاسو باندې مونځونه فرض کړي نو مفتي صاحب تاسو چې مطلب څوک درله راځي علاج دپاره تاسو هغې ته وظایف ښایي محترمه څوک چې موږ ته راشي یو ډاکټر له چې یو پیشنټ لاړ شي نو ټولو کې پهله هغه د هغه کنډیشن ته ګوري چې آیا زه دله الټراساونډ وکړم یا ټیسټ وکړم یا زه دله اکسره وکړم د هغې نه بعد هغه بیا راځي خپل علاج طرف ته چې آیا دله زه میډیسن ورکړم یا دته انجکشن ولګوم یا دله زه یو ډریپ نو دغه شان موږ ته چې یو پیشنټ راشي ټولو کې پهله موږ د هغه وګورو چې د معامله کمه ده که هغه د وظایفو سره حل کیږي زما اکثریت کوشش دی چې زه خلک په اعمالو راولم ولې چې نن سبا هر یو سړی وي چې ما ته هر یو شی ایزی میلاو شي او زه په خپله سوه نه کوم خو ما ته تیار ارسم ولې بیزي لایف ته هر سړی مصروفه دی نو وظایفو طرف ته ډېر خلک نه راځي نو هغه له بیا موږ د هغې نه باوجود چې کوم دی دم هغه دم ولوکو او د هغې نه علاوه چې څومره د هغه علاج متعلق دغه نو موږ ته چې بیا څوک راشي نو د هغه کنډیشن ته موږ ګورو هغه مطابق چې دی هغه له بیا د هغې حل او دغه راشي جی جی بالکل اوکې مونږ به دمې له ځو خو هغې نه پهله مونږ به صبغت الله صاحب ته ریکویسټ وکړو چې هغه خپل خوږ اواز کې مونږ ته نعت شریف چې دی هغه واوري میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں یہ کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں یہ کہ واپس میرا غلام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو
जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, कोई ऐसी शाम आए, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूब जी। मीना वालों दलता खलूक जो उड़ के शान ब्रेक रमज़ान बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तून रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान के योजल बिया मुंगतास्ता हर कले वायु और मुंग सरदी इस्माइल साहब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और शहरिया साहब एक्टर एंड डायरेक्टर तब मुंग अकबल प्रोग्राम के लीडर हर कले वायु। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच अरबाज भाई। तासु खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गप लगाओ तासरा जी। वो डॉक्टर साहब अभी वो ब्रेक पर जाने से पहले अल्लामा साहब एक बात फरमा रहे थे, वो सवाल मेरा ज़हन में था कि ये जो जादू टोना होता है, ये हसद का जो अंसर है ख़वातीन में क्यों इतना ज़्यादा होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया पहले तो अरबाज, बिकॉज इस पे मैं बड़े स्टूडेंट्स को भी लेक्चर देती रहती हूँ कि आपके जो नसीब में चीज़ है ना, ये याद रखें कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगी। उससे पहले और नसीब से ज़्यादा। तो आप बिला वजह क्यों किसी से हसद करते हैं, या आप ये दिल में ना एक ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि ठीक है, आपका रोल मॉडल कोई है, वो आप ख्वाहिश करें कि काश हम ऐसा होता है, लेकिन किसी को देख के एकदम से इम्प्रेशन भी चेंज हो जाते हैं लोगों के। मैंने तो बहुत बड़ा कॉमनली हम देखते हैं अब इस एज के हिस्से में, हमें समझ आ जाती है कि बताते भी ये हैं कि स्टूडेंट्स को, और वैसे भी बात जब हो रही होती है कि कोशिश करें कि इस चीज़ को इस तरह से अवॉइड करें। आप दुआ ये करें कि अल्लाह जी हमें भी इसी तरह अता करें जिस तरह इसको अता किया हुआ है। किसी ने क्या खूब बात की कि हसद बेसिकली है क्या? रब की तकसीम से इख्तिलाफ है सर, बहुत जब अच्छी रब ने बात दे दिया तो हम कौन होते हैं? और सर मैं समझती हूँ मुकद्दर पे आप अपने जब राज़ी हो जाते हैं ना, कि आपको होता है कि अल्लाह जी थैंक यू, मैं जो भी आप जिस हाल में आप राज़ी जब रहेंगे ना अपनी ज़ात से, अल्लाह ने जो आपको अता किया उससे राज़ी रहेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जी मैं उर्दू में बात करूँ? उर्दू में तो ज़्यादा इतनी जो मुश्किलात आ रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए, जो है ना खान साहब के केसेस जो है ना वो नहीं लग रहे, आप लोग अपनी जो है ना कोशिश किए जा रहे हैं, धरना भी देते हैं, उधर सुहेल आफरीदी साहब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये कुछ इसका कोई लाया अमल या कोई नतीजा निकलेगा? अगर हम आज की बात करते हैं, रिसेंटली अभी जो 1-2 दिन में आपने देखा है कि खान साहब की जो फैमिली है वो जज्बाती नहीं है बल्कि हकीकत पे मबनी एक बात कर रहे हैं। और मैं अगर हम कहते हैं कि हम एज अ पॉलिटिशियन, या अगर मैं अपने आप को तो कहती हूँ कि एज अ क्लोज फैमिली उसमें, तो देखिए हर एक का अपना काम है, हर एक ने अपने काम को परफॉर्म करना है, आप जितना बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये सब कुछ हो रहा है एक्चुअली इमरान खान को अगर आप देखें कि वो इंसान जिसने एक सबसे ख़तरनाक बीमारी को इस पाकिस्तान में एक गरीब बंदे के लिए मुफ्त कर दी, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो आप की बीमारी का हो, चाहे वो इवन स्कूल यूनिवर्सिटी का हो, नमल। उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म बने तो कोविड जैसी जो एक आलमी वबा में लोग विद इन नो टाइम दे वर डाइंग। तो आप देखें कि आज वो इंसान जब अपनी आँख को लेके बताया किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसको लेके जो सब चीज़ें हो रही हैं, और उससे पहले भी आप देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि तकरीबन 950 दिन होने को आए हैं, लेकिन मैं तो कभी भी हिम्मत नहीं हारती, मैं तो यकीन के हद तक कहती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कुन फयकुन, मैं कहता हूँ हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही सोचा था, और ना ही इन तकलीफ़ों के बाद मैं कभी भी ये सोचूंगी कि
मेरे किसी भी पाकिस्तानी को इन तमाम सूरत हाल से गुजरना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान की सेहत को लेके अगर सब एक हो जाएं और ये एक इंसानी हक, ये उनका बुनियादी हक है, माने चलें वो अलग बात है कि वो कैदी हक है ना हक है, लेकिन अगर कैदी भी हैं तो कैदी को भी तो बुनियादी सहूलतें दी जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप ये देखिए, मेरा खुद जो ये हाथ के साथ हुआ, अभी तो इसको तकरीबन 2 months से ऊपर आई थिंक हो रही। ये वाटर कैनन जब एसिड वाला हुआ था तब इसका जो है वो फ्रैक्चर हुआ था। तो देखिए ये तकालीफ से मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा सब कुछ होगा, या जितने केसेस देन एज बीइंग अ पख्तून, फिर खून पठान तो बोलता है। और इमरान खान क्या कहते हैं, एक अल्लाह ने इंसान, मजाक में कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान पैदा किया और एक पठान। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, देखिए हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो अगर आप दहशतगर्दी में देखें, बाकी तमाम चीज़ों में देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है जोग्राफिकल जो उसकी सिचुएशन है बाकी उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अभी भी अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके ऊपर जिस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुसलसल डाल रहे हैं, दैट इज नॉट काफी पसमानदगी का शिकार है और जानबूझकर उसको किया भी जा रहा है। नहीं, पसमानदगी का तो नहीं है, हम एक पसमानदगी सर है ना, क्योंकि देखिए ना उनको अगर उनका फंड नहीं दिया जा रहा और क्या कोई इनका सबाहियत बहुत जी वही ना, ठीक है। हमने जो कहते हैं ना कि हम इमरान खान को अगर आप देखें तो हम सब यही कहते हैं यार पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। ये अब ये कह देना कि ये खैबर हैं, अब ये पठान हैं, ये पंजाब के हैं, ये सिंध के हैं, ये बलूचिस्तान के हैं, तो इन सब चीज़ों को तालीम के साथ, वैसे तो प्रो मैक्स 16 और उसकी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल टोटली जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मजीद भी इस पे बात करेंगे, आपकी क्या तजावीज़ हैं बानी को लेकर, उनकी रिहाई के लिए आप क्या तजवीज़ करती हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। जी सर संगाल दे जी, अल्लाह फजल देता है। खैरियत है जी, तासुख है, ठीक ठाक है। कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, राइटर और क्रिएटर के फर्क भी राइटर आ रही अगर लिखल कोई ब्लॉग्स दपारा सो ब्लॉगिंग हुआ कड़ो द ډېر وخت نه زمانوم چې کوم نه هغه اسماعیل بلاګر په نوم باندې مشهور شوی دی. اکثر چې چرته ایونت لاړ شو لاست ټایم ایونت لته نوازونه کول وی محمد اسماعیل زم سوچ کې تلم چې دا څوک دی. دین چې کله هغه وی چې اسماعیل بلاګر ما ورمنډ کړم دا ما یادي. Now I was a content creator, a writer, but later in 2019 چې کووډ کله شروع کېدو بلکې شروع شو نو ما یوټیوب چینل سٹارټ کو، پای باندې خپل نالج خلکو سره شیر کول شروع کو، ان الحمدلله رائټ ناو تقریبا 3,70,80,000 قریب فیملی ده، وران 1 ملین دی ماشاءالله، او بس خپل یوث چې کوم دی ټرین کو په آنلاین فیلډ. کم ټایپ کانټینټ زیات ډیولپ کوي مطلب او داغي چې کوم دی نو لایکینګ د کم راځي زیات؟ مو چې کوم کانټینټ ډیولپ کو هغه د یو کس با آنلاین خپل کیریئر څنګه سٹارټ کی، سکلز بیس کانټینټ نه یو رائټر یو کنسټرکټیو کانټینټ دی، کنسټرکټیو کانټینټ. پودکاسټ هم کوي کنه تاسو؟ پودکاسټ هم کو پای کې چې کوم زمونږ یوث ته دا غي راغواړو هغه ته چې کوم نه نو اینه کوېسچن کوو چې کوم زمونږ اډینس هغه ته پته ولګي چې کې اسماعیل کولی شي، انس کولی شي، شریف کولی شي، نو وای ناٹ می. نو دای د پاره موږ مختلف قسمه واړو کورسز جوړو چې فریلانسینګ وسنګ شروع کې، یوټیوب چینل وسنګ سٹارټ کې، ټیک ټاک بکې ټیک ټاک نه منه نشته، خو ټیک ټاک چې کوم کنټینټ دی ا کنسټرکټیو پکار دی چې هغه یو کس ته فائدہ ورکړي. بالکل صحیح ده. نو په دې باندې کورسز جوړو هغه چې کوم نه نو خپل سټوډنټ سره دا کوم مخکې. بالکل صحیح خبره ده جی. سر شهریار صاحب ایکٹر ڈائریکٹر جی بالکل جی سر خپل باره کې مونږ ته وایي کنه سره لګول د په زما تعلق نوشهره سره دی او زما خار دی نوشهره ټول د نو آینه پس بیا مونږ تقریبا 2015 16 کې مونږ اسلام آباد ته شفت شو، دلته بیا ما نمل کې ایڈمیشن واغشتو، جرنلزم ډیګری مې وکړه. نو آینه پس یونیورسيټي کې دا آرټ سوسایټیز وی، تھیټر سوسایټیز وی آئی کې بیا ما پلیز وغیرہ سٹارٹ کو نه نه پس ما وای ناٹ لایک پراپر طریقې سره د کوون غواړي د سټډیز کول غواړي، نو بیا ز ډیګری نه پس بیا ز لاړم کراچي ته، هلته نه بیا پراپر ډیګری وک ایکټینګ او ډایرکشن کې ضیاء الدین کو تاسو پیژنې ای اکیډمی دا. نو دا زمو خوش قسمتی ده چې هغه ژوندې و هغه ټایم تقریبا تو 2 کال مونږ دا غینه فائدہ واغشتا. تاسو د وخت څه پروجیکټ کړی دی داسې پایپ لاین کې وی
جی دما 2021 کی سیریل راغلو 22 قدم پنو ماندے 22 قدم 22 قدم او اینه پس فلم هم راغله ده کنه نه دا سیریلو شارٹ فلم ما تقریبا ډیر زیات کړی دا کو سره نه علی ظفر رورو پکې کنه سوری علی ظفر رورو پکې نه علی ظفر رور نو دا وها جو پکې 22 قدم کې وها جو دا حریم فاروق پکې اینه پس ما ویب سیریز کې کار کړو سیوک نو مداغي نو اینه پس شارٹ فلمز تھیټر او ریسنټلی ما خپل تھیټر کمپنی لانچ کړی دی کې ما خپل اوریجنل پلی کړی ډایرکټ کړی مې د اکټ کړی مې پکې ډیفرنٹ وینیوز باندې تھیټر سره سکوپ شته ده سر او تاسو خو سیریس تھیټر کوي او بالکل ډیپند کوي انټرټینمنت هم وی پکې خو دا وی چې سم میسج پکې وی یو پراپر د سټوري او آرک وی چې سٹارټ کی یو دا کې رینډم شودونه پکې مونږ نه لگاو پراپر نو دا د سکوپ باندې دا چې ډیر انډستری کې یا سوسایټي کې ډیر کمرشلزم راغلی دی نو هغه سو نو ون از ویلینګ ټو پوټ ان ایفورت دا ډیر ایفورت غواړي تاسو ټایم غواړي انرژي غواړي نو ډیر کم کسان دي چې دا خپل ایفورت پوټ کوي ټایم پوټ کوي امید ده لګیا یو اور حالانکہ تھیٹر سے کم دے گا ټولو کې ګران کار دی بالکل چې ګوره فلم کې یا زمون خو کار دی ټلویزیون کې تاسو سره کیمرا وی ریټیک مارجن وی سپورټیو ایلیمنټس وی تاسو دا کور دی زو ډاکټر ایم زمایم بیانس خي تھیٹر کې تاسو سره سم نه تاسو بالکل سوللی وی بالکل د ریټیک مارجن نی یو ګیټ د ریسپانس دین اینڈ دیئر دین یو ہیو ټو بی ویری ویجیلنٹ کنه بالکل عمدہ د پاره زمون دا چې تقریبا 25 ورځې مہینہ تاسو ریهرسل پکار وی ځکه چې تاسو لایو اډینس ته ایګو تاسو سره مارجن نه وی د غلطه نو هغه ټایم کو تاسو غلطي وکړه نو بس یا خو ار دی یا پار دی یا دا چې ستا امپرووایزیشن خوي نو هغه ته کور کی اډینس لا پته نه لګي دا زګر لګ ټف دی خدا دا چې د انسټنٹ گریټیفیکیشن تاسو لا راضی نو زاغ یو بیل نه شله موږ سره یو نوې ټیلنٹ دی او دا غم ډېر شوق ته نو کاغذ تاسو چانس ورکې بالکل ابرا صاحب خان څه حالات دي موډ دشتا ایسے شی سر ایکٹنگ کے ڈرامہ کے ایکٹنگ ہے وګورئ سر که او په سر وا کیا بات ہے جی ډېر لا خاص څه پوزیشن دی ابرا صاحب سر زمونږ ډیش آلموست 50% ریډي دی د چې کوم ویجیټیبلز دی هغه کریملایز شوي دي اوس په دې کې مونږ خپل چکن مین سیټ کوو جی توا چکن کیما بیسیکلی دا توې باندې پخېږي او مونږ سره فلحال دلته توا نشته او کویم اوس کولی نه شو زمونږ ګیس په ډسټرب شي ټک والا توا نه سر دا بیسیکلی په هغې باندې جوړېږي جی ڈاکٹر صاحب کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے وہی ایگزیکٹلی میم آپ کوکنگ کرتی ہیں جی میں بالکل کوکنگ کرتی ہوں شوق بھی ہے مجھے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک وقت کا جو ہے نا کوئی میرا رول ہو اپنے بچوں کو میں اپنے ہاتھ کا کھلاؤں یا تو یہ ضروری ہے آئی تھنک یہ لائف اسکل ہے سر کوکنگ از اے لائف اسکل میں سمجھتی ہوں اگر آپ کو آتی ہے تو آپ سسٹین کر جاتے ہیں کہیں بھی ٹھیک ہے آج کل تو رمضان چل رہے ہیں تو افطاری میں کیا بنانا افطاری میں جو بھی بڑی سمپل افطاری کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں جتنا وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کی حدیث ہے کہ آپ جتنا کم کھائیں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے کچھ اور اگر آپ کے مسائل ہیں میڈیکل وہ اور بات ہے لیکن افطاری میں نا یہ جو بہت میٹھا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم اوائڈ کرتے ہیں جی بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم گزارش کریں گے نعت رسول سر سرکار کے قدموں کی نشان ڈھونڈ رہا ہے جو اشک ندامت میری سے گرا ہے
क्यों मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है मिने वालों अखलू यो वड़ू के शान ब्रेक बखेर रमजान बखेर रमजान बखेर रमजान वेलकम बैक हम पश्तो वन रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान की अफजल ब्या मुंगा तास्ता हर कले वायु और मुंग सरा मौजूद दी फरहान महबूब सैब स्कॉश चैंपियन 8 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट 62 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 16 टाइम नेशनल चैंपियन प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सिविल अवार्ड माशाल्लाह हर कले वायु सर था जी जी ډېره مهرباني ډېر जबरदस्त सर यो دومره अचीवमेंट्स थी माशाल्लाह बस خپل ملک لپاره لګیا یو ان شاء الله خدا به جاری जी और आगे नहीं अलावा डॉक्टर जी खान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तास्ता मुंगा ढेर Thank you so much. वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप I'm good, alhamdulillah. ठीक है Good to see you live. सेम हियर The only reason I'm here is you. अक्सर सर माय प्लेयर अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट न सुनने में मिलता है कि यार आपने बोला ना कि मैं आज आपको लाइव देख रहा हूँ अक्सर मुझे लोग कहते हैं हम आपको आज पहली दफा जिंदा देख रहे हैं मैंने कहा यार वो मकसद यही हो रहा होता है कि हम आपको लाइव देख रहे हैं बस हर किसी सर का इजहार करने का अपना एक तरीका होता ऑनर हियर टू हैव यू विद अस सर That's तो डॉक्टर स्टैंड्स फॉर डॉक्टर है। Yeah, most of the time लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने सिर्फ एक फेम के लिए डॉक्टर लिखा होता है मगर आई एम एक्चुअली अ डॉक्टर और शुरू में 2 साल तो मैं कंटेंट हॉस्पिटल का नहीं देता था मगर डॉक्टर क्या स्पेशलिटी है बेसिकली आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट आई एम अ ग्रेड 18 ऑफिसर और मैं चिल्ड्रन को देख रहा हूँ लेकिन मेरी जो अपनी स्पेशलिटी है एस्थेटिक फिजिशियन एस्थेटिक फिजिशियन लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई एम प्लानिंग टू डू डर्मेटोलॉजी एंड जी स्टैंड्स फॉर सिकंदर जमान खान इज माय रियल अरे वाह सो वो जब पहले जमानों में हम लोग क्या करते थे 2019-18 में अपने निक नेम्स बना लेते थे ना तो मैंने जमान से जी बना लिया था तो वो फिर क्लिक कर गया फिर उसको चेंज करना मुझे मुनासिब आई नहीं थॉट शायद कोई आपकी इंस्पिरेशन है वो इंडिया का एक चैनल होता था नहीं लेकिन ये कि उसको मुझे फायदा है जब लोग उसको सर्च करते तो मेरा कंटेंट भी आ जाता है मेरे व्यूज बढ़ जाते हैं डॉक्टर जी खान अल्लाह करे कि अब लोग आपको सर्च करेंगे और वो आया करेगा ऐसा होता है आजकल पाकिस्तान में तो हो रहा है इंडिया का मुझे नहीं पता कि वहाँ हो रहा है कि नहीं जी सर संगाल ले खैरियत लॉन्ग टाइम सर देर मुद्दा पस्ता सर मुलाकात बिल्कुल ډېر ټایم پاس हाँ मत के शान दे स्पोर्ट्समैन को सर एज ऑलवेज लाइक दैट تاسو هم هغه شان دي فرق ډېر راغلی بلکې نور هم ماشاءالله فټ شو ډیر مننه سر سر نن سبا څه اکټیویټیز دي ماشاءالله دومره تاسو گیم کړه اوس هم کوي لګیا جی گیم خو پریدینه تاسو بالکل چې کله پورې تاسو خپل یو باډي کې او تاسو ویل پاور وی سکواش داسې گیم دی مطلب ان کیس اف تاسو ته هغه په خپل یو لک ټایم پهله په خپل وایي چې تاسو ګیو اپ کوي بس ولې تاسو باډي چې څومره چلی نو تاسو فټنس هم هغه مرخه دی لیکن سکواش داسې چې لګم تاسو فټنس خراب شو ان کیس اف 100% کې اگر نو تاسو امپوسیبل دی تاسو ته بیا موو کول لپاره ولې چې موږ ته ډیلی 6 اورز پکار دی ټریننګ لپاره نو موږ خو اوس هم تقریبا 2.5 غنټه کنټینیو 2.5 غنټه جیم کو خپل ماشاءالله او هغه ټول زموږ هغه جیم نه چې کم کې موږ باډي جوړ هغه جیم دی چې یو پرټیکولر باډي پارت دا نورمال تن ته ایزیلی پته ولګي چې جیم دی سر ما کړه دې سمودا اټس ټو ټف جی ون اف دی فاستست گیم دی سکواش پورا ورلد کې داغي بال تاسو ګورئ نو داغي بال چې کله موږ وهو in case of color swing کو نو 175 177 کیلومتر پر اور زی هغه بال
هغه تاسو ون باونس نه پس چته وای نو بیا تاسو ته پته لګي چې سمنا ایکسترا سپیډ ای لپاره پکار دی کوړتا نو که تاسو لګم ټویسټ شو موو شو نو بس تاسو لاړی یو کال 6 منتھ لپاره خو کم از کم کور کې کېناستئ نو جی ڈاکٹر صاحب جی سر کچھ ہمیں بتائیے نا اپنے بارے میں, ہمارے ویورز کو بتائیے سر what brings you into the social media اور یہ سفر کیسا. پہلے تو میں ان کا اسکواش کا دیکھ کے سن کے بڑا خوش ہوا بیکاز اسکواش از ون آف وہ گیم ہے جس میں ہم نے سب سے زیادہ کی ہے نا. تو اب یہ آئی تھنک ان کو بھی ہائی لائٹ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان کو جو ہے سر ہم لوگ تو اپنے محور میں رہ کر ہی رہے ہیں, لیکن جن کا کام ہے وہ نہیں کر رہے نا. ہاں جن کے نام سے آج وہ اسکواش کورٹس ہونے چاہیے تھے, جان شیر خان ہو گئے, جہانگیر خان صاحب, یہ ہمارے آئیکونک سٹارز ہیں جن کو سر دنیا پوچھتی ہے. And sorry to say, جب ہم چھوٹے ہوتے تو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ زیادہ تر ان کو کوریج بھی ان کو اسکرین ٹائم بھی ملتا تھا. اب تو میلو ڈراما کو بہت اسکرین ٹائم ملتا ہے اسپیشلی رمضان ٹرانسمیشن میں, لیکن ایسے چیزوں کو کم اسکرین ٹائم. جی ڈاکٹر صاحب. Well, social media actually once an actor forever an actor. تو وہ چھوٹے ہوتے ہی I was an artist. گھر میں چھوٹا سا ڈرائنگ روم میں اوارڈ کرنا, 10 تو شیشے کے ٹیبل توڑے تھے میں نے اوارڈ شوز کے چکر میں. 1-2 نامینیشنز آپ کی میں نے بنائی تھی اپنے آرٹیکل میں. سو وہ تھا بچپن سے. I was always active in extra curricular activities پڑھائی کے ساتھ ساتھ. تو جب میں کراچی گیا فار مائی MBBS اسٹڈیز تو اس وقت میں نے پاکستان کا پہلا ایکٹنگ ریئلٹی شو جیتا. پھر کاظم پاشا صاحب کے ساتھ سیریل کیا تھوڑا سا آسمان, جو کہ لکس اسٹائل ایوارڈ ونر سیریل ہے, اس میں میجر سپورٹ رول تھا میرا. قاسم جلالی صاحب کے ساتھ کیا, کافی پلیس کیے, لیکن وہ اس وقت اتنا سوشل میڈیا تھا نہیں. تو دین آئی کمپلیٹڈ مائی اسٹڈی, آئی وینٹ ٹو جاپان, کیم بیک. دین آئی جاپان میں کیا کیا؟ فیملی ہے میری جاپان میں. ہاں اچھا آپ کی ساری فیملی فیملی میکسیمم وہیں پہ ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا میں بہت زیادہ شور مچاتا رہتا ہوں. میرے نیفیوز آئے ہوئے تھے, ان کی شادیاں تھیں. آپ کے بلکہ بیٹے کی ولاگز میں دیکھتا رہتا ہوں, تو سب مجھے کہہ رہے تھے میرے بھتیجوں کی بھی ولاگز آج کرو, اسی طرح وہ کافی میچ کر رہے ہوتے ہیں. سو پھر سوشل میڈیا جب جوائن کیا تو دا کائنڈ آف ریکگنیشن وی ہیو گاٹ اسپیشلی 2020 جب کورونا کے ٹائم پہ 21 میں. پہلے ہم لائیو براڈ کاسٹنگ کرتے تھے جب یہ سارے کرکٹرز عبدالرزاق اور راکھی انڈیا سے سارے لائیو, ایون آئی تھنک سو آپ نے بیگو پہ لائیو کیا ہے کچھ عرصہ. بیگو پہ میں نے کووڈ میں کیا تھا, لیکن میرا اور آپ کا کبھی گیم لگا نہیں. تو وہ اس ٹائم پہ بیگو پہ پھر میں نے پاکستان کا فرسٹ بیگو لائیو ایوارڈ جیتا تھا فار دا بیسٹ براڈ کاسٹر آف دا ایئر. اور اس کے بعد پھر یہ تو بڑا ڈیسنٹ تھا سر. ہاں لائیو براڈ کاسٹنگ واز ٹو ڈیسنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ وہ جو تھی کلوز نٹ ایپ تھی, دے ور پرٹیکولرلی اونلی فار دس پرپس. اب تو جو ہے وہ ویوز کا چکر ہے اور میں ادھر لائیو نہیں آتا. ویوز اینڈ آج کل تو نیگیٹیوٹی جو زیادہ پھیلائے گا اسی کے ویوز. نہیں میں اس پہ مجھے لائیو مجھے پتا ہے کہ اس پہ اگر میں لائیو آؤں گا تو میں اچھے خاصے پیسے کما لوں گا, لیکن پھر جو میں جو ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں پھر یہ نہیں بیٹھ سکوں گا, اور مجھے رسپیکٹ چاہیے مور دین منی. یہ سب سے اور پلس میں ہیلتھ کے ساتھ بھی ہوں, تو اگر میں ارسپانسبل چیزیں کروں گا تو مجھے بہت سی آفرز ایجنسیز کی طرف سے آتی ہیں لائیو آنے کے لیے, کہ وہی آپ والی بات کہ اس لائیو میں اور اس لائیو میں زمین آسمان کا فرق. کیا بات ہے سر. تو سوشل میڈیا یہ ہے کہ مجھے خود کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ جو ٹی وی سے میں ہٹ گیا تھا اور اندر سے ایک پنچ ہوتا تھا کہ یار میرے جیسے نیلم منیر اینڈ وی ور آلویز کلیگز, ہم فرینڈس تھے قسم کے, ایک ہی سیٹ پہ تھے, تو مجھے لگا تھا مجھے اپنے اس کریئر کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, مگر اللہ کو منظور تھا. اینڈ سوشل میرا اگلا کوسچن یہ تھا جی کہ آپ نے مطلب اتنا لائم لائٹ میں, لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لائم لائٹ میں آئے, اور آپ آئے, رجسٹرڈ ہوئے, اکنالجڈ ہوئے, ایگزیکٹلی پھر آپ وہ کام شروع کر دیا تھا. اگر میں ڈراماز نہیں چھوڑتا تو ابھی میں آل مین اسٹریم رہا, لیکن اس وقت یہ تھا کہ کچھ ایک کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری فیملی واز ناٹ مطلب فیلنگ سیف کہ میں باہر رہوں. میں جب واپس آیا تو پھر وہ گھر کا سکون اور وہ سارا اسلام آباد, اور پھر باہر پھر میڈیکل میرا کمپلیٹ ہو گیا, پھر وہ گورنمنٹ جاب, تو نہ پھر کووڈ آ گیا بیچ میں, بس پھر میرے فادر بیچ میں ہی پاسڈ آؤٹ. چلیں بہرحال پھر بھی سر اسٹل یو نو دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے, بٹ ناؤ آئی ایم بیک. ہاں اب الحمدللہ اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ لیکن یہ کہ نام تو بن گیا, بس نام کو مینٹین کرنا اور اس کو اچھے مقام, جیسے ارباز بھائی آئی تھنک یو آر ورکنگ ان دس انڈسٹری فار سو مینی ایئرس, مگر ایوری ڈے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ ٹو مینٹین یور اسٹیٹس. کرنا پڑتا ہے ایگزیکٹلی, ادروائز لوگ بھول جاتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی سر تاسو کوم هیرو یې کنه ماشاءالله په خپل فیلډ کې دننه زموږ فیلډ ډېر ورکوټ دی نه یار چرته ورکوټ نه پیسې پکې ښه ګټل کېږي, خو ټیکنالوژي او د ایجوکیشن چې چاته ورکې کنه په ایجوکیشن فیلډ کې د خلکو انټرست نشته, نو دې کې بلک ټایم لګي, نو چې کوم ځای کې یو ویډیو باندې 1 ملین ویوز پکارونه هلته کې زموږ په ویډیو باندې 1000 ویوز راځي یا 2000 ویوز راځي یا 10000 راځي, نو سم هاو ډیموټیویشن پکې چلیږي. بټ که موږ هم ډیموټیویشن کوو ویس وکړو دا خو ډېره ښه خبره ده چې تاسو ډیموټیویټ کېږئ نه. دا راته وایي سر چې لکه آنلاین که څوک ماشومان یا که نه زموږ چې کوم نوی جنریشن دی کوي راته غواړي, نو کم کې سکوپ دی زیاتر کم دغه زده کول پکار. ول نه مخکې زه یو بله خبره کوم, زموږ نن سبا خلک چې کوم نه انویسټمنټ کوي په مختلف اپلیکیشن کې, او
هغه ته موي پونز سکیم وی بای پیسې جمع کا او دا به سبا ته ډبل شي یا بل استا یا میاش بعد به ډبل شي او یو ټایم راشي چې کم نیو تختي او پیربون روپې زموږ نه وسی نو کله پیسې ګټل دومره آسان کار و نو 15 کال نه زه پر فیلډ کې کار کوم په کار زما خپل پلازې وي او یو ډېر غټ سیټ اپ مې جوړ شوی و خو دې کې یو ډېر غټ سټرګل انوالي نو که چې تاسو زده کړه کول غواړئ یوټیوب از ون اف د بیسټ منټور چیټ جی پی ټي از ون اف د بیسټ منټور چیټ جی پی ټي یوټیوب او کلاډ د دې نه ګروک ای آی د یو څو ټولز دي چې ورشه او دې نه تاسو نه شروع کا دا به تا ګایډ کی وذ د پیسج اف ټایم لکه بیګا د ما یو سټوډنټ چې کوم دی خو پوهه سټوډنټ دی 15 کال نه فیل کړي او ولکه روپو اماونټ چاته ولېګو کس وته فیک سکرین شاټ را لګلې دي نو دک چل زموږ په فیلډ کې ډیر زیات کېږي د لپاره ایجوکیشن اویرنس پکار نه اویرنس حواله سره مو نام راغلی و لاست ټایم زموږ ایونت مو مختلف سټیز کې ایونت کوو نو YouTube automation is one of the best build چې right now زه ریکمند کوم آی خلکو ته چې هغې سره لپټاپ نه وي د موبایل نه کار کوي انټرنیټ یې ورسره کیمرې ته مخامخ راتله نه غواړي او پیسې ګټل غواړي نو دې ته ویلی شي فیسلیس یوټیوب چینل یا یوټیوب آټومیشن یا کیش کاو چینل په یوټیوب کې د ټولو ډیټا پراته را زما خپل کورس هم پروت دی دا د موبایل نه سټارټ کېږي چیټ جی پی ټي په کې ضرورت وي په دې کې مونږ تاسو ورن سبا کتلی چې کوم نو اسلامیک سټوریز راځي فیس پکې نه وي او مختلف قسمه انیمیشن چلیږي ناتونه پکې را روان دي نو دې ته ټول وی شي کیش کاو چینل ان هغه خلک زمونږ نم ډېرې غټې پیسې ګټي لکه د کراچۍ یو هلک دی هغه په ورلډ وار 2 باندې یو ویډیو جوړه کړې وه د ود د هیلپ اف چیټ جی پی ټي اینڈ ویو 3 د ګوګل انیمیشن سافټویر دی هغه یوې ویډیو $1,13,000 جنریټ کړو الله دیټس ا هیوج اماونٹ نو دومره غټه ډیم نوې ده کنه مکمل نوې ده نو انوویشنز پاکستان ډېر ډسکشن خو پېژنه شم کولای ځکه چې پروګرام داسې دی خو که ان کیس څوک زده کول غواړي د ستاسو د پروګرام په توسط سره نو یوټیوب ته ورشي اول ته کې ریسرچ کې یوټیوب آټومیشن اور یوټیوب فیسلیس چینل د خوده بلا ویډیوګانې دي یو میاشت د ترې ټایم ورکې ولا لومبه زده کړې بیا امپلیمنٹ کړئ بالکل سر تاسو افیلیټډ تھیټر سره اوس کنه د وخت کې تاسو تخکاری چې لکه د خلکو هغه رجحان شته د تھیټر ته ځکه چې تاسو کو یو سیریس تھیټر کوي کنه یو میسج پکې ورکوي او د خلکو هغه شان مایند سیټ نه دی څنګه چې ما دا خبر وکړه چې ډېر کمرشلیزم پکې راغلی دی او دویمه خبره دا ده چې کمرشلیزم ان ا سینس کې مطلب انسټنٹ ګریټیفیکیشن خلک غواړي لکه دا ده چې تاسو پکې کوریوګرافي ډانس وغیرہ کوي بالکل ډانس پکې وي ډیپینډ کوي سټوري باندې کو پکار وینو واچو پکې کو نه پکار نه وینو بیا پکې مونږ ایکسکلوډ کو ضرورت نه ډیپینډ کوي سټوري باندې دینه علاوه دا ده چې او دا سنسرډ وي نه سنسرډ نه سنسرشپ خو نن سبا تاسو له پته ده او دا دا چې سټوریز داسې وي چې ډېر کانټروورشل نه وي ډېر دغه نه وي نو دا دا چې ښه میسج پکې وي ښه سټوریز پکې وي آرک وي چې کم کیریکټر سټوریز کې راځي د هغې څه مقصد وي څه میسج راکوي ای دپاره ای باندې مونږ کار کوو او دې نه علاوه تاسو خبره وکړه چې څنګه به دغه کوي نو ټایم سپین د خلکو کم شوی دی ډېر زیات ریلز هم خلکو ګوري نو 2x باندې ګوري چې دا 30 سیکنډ ریل نو چې دا 10 سیکنډ نو چې دا حالات وینو هغه به ستا دپاره ګھنټه یو نیمه ګھنټه 2 غنټې تھیټر لکه څنګه کینی دا فوکس خلکو آوټ شوی نو دې دپاره دا ده چې همدغه ده چې ایفرټ پوټ کول غواړي دا ده چې سپانسرز راشي دې خلک انکریج کی دا ده چې صرف دا نه ده دا خلک وایي چې ایکټنګ چې دی دا تھیټر چې دی د ایکټر دپاره جم دی دلته دا خپل مسلز چې دي دا فیشل مسل چې دي دا خپل باډي را ټرین کینو تا کو ټي وي باندې دې فلم باندې دې مطلب تا ډېر هیلپ کوي ساده تاسو له سره مطلب تاسو ټي وي کې ایکټینګ کړی دی او تھیټر کې ایکټینګ کړی دی نو تاسو له سره مطلب ټي وي والا ایکټر بیسټ وي یا پهلا هغه تھیټر نه زده کی او بیا ټي وي باندې راشي زما خدا دغه ده چې بیسټ خو کار دی چې ته ټي وي کې او تھیټر کې کې او ستا کار خوي نو اب ستا خلک ګوري او اپریشیټ کوي بده خدا دا چې تھیټر چې تا له ډیسپلن ډیر خي تا ډیر ایفرټ پټ کیږي ستا انرژي زیات لګي ډیر زیات لګي بلکې په خوا به ریډیو د دې دغه بالکل یو تاسو وایس هغه تلفظ باقاعده ادایګي د الفاظ نو اوس خو خیر خبره مونږ چې کوم ما چې کوم دنه ټریننګ هغه شته نه پانه نو هغه کې بس تاسو وایس امپرووایزیشن باډي لینګویج ایون لګ ډیر تاسو له سایکالوجي مخې چې تاسو کیریکټر جوړوي نو ای باندې بس تاسو څنګه بیک سټوري څنګه چلوي چې تاسو کیریکټر څه کوي غواړي سره ریلیشنز دي دې لپاره ډېر مهنت پکار بیا هغه مهنت کچھ سکرین باندې کې کو تھیټر باندې کې بیا تاسو اډینس ښکاری
جی تو مینوالو د دې نه وړاندې چې موږ څه خپل خبرې وکړو زو کچن ته او ما په خیال چې افراسیاب ته کوم دی نو ډیش تیار کړی دی. ډیش ریډي شو سر زمونږ ډیش آؤٹ شو او ویل پریزنټیشن سره زمونږ توا چکن کیما ریډي. دا خو به ان شاء الله موږ افطاری کې اوس چیک کوو چې څنګه جی جی ضرور ان شاء نو دا خو توا کیما ونه دا توا باندې پخه کا الله. نه سر دا مونږ په پاٹ کې پخه کا خو توی څنګه تاسو ته دا ټایټل خراب کو کنه نو هغه وایي کنه چې شور به وي او دا به وي هغه به وي ځکه ما ستاسو راحت دپاره چې هغه دا یوز کو. مینوالو دلته اخلو یو وړه شان دمه او راځو ستاسو په خدمت کې د دمې نه پس. سو سټی ټیون. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره دی ملک حنیف اوان صاحب کوم چې هیومن رائټس باندې کار کوي. هغې نه علاوه شیناب خان صاحب ډایرکټر آف هیومن رائټس. تاسو ته مونږ په خیر رمضان کې ډېر ډېر هرکلی وایو. څنګه د سر خیریت دی؟ الحمدلله خیر تاسو هم خیر سر. د دې نه وړاندې چې مونږ خپل دوی سره لږ ګپ شپ شروع کړو لږ د کچن دغه والو چې نن څه پخېږي که نه دویم ډش دی. افراسیاب څه پخوئ نن؟ زمونږ دویم ډش چې کوم دی د دې نوم دی کلب سینډوچ. اوکې جی او د دې لپاره تاسو کوم کوکینګ آیل یوز کوئ؟ دې لپاره مونږ به جی اس کو ډالډا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا. اوکے اور دس پروسیجر دس انگریڈینٹس دے کے یوز کی گئی دا میم 3 لیئر سینڈوچ وی دی کې چکن وی بون لیس مونږ سره او دی کې ایگزم وی چیز سره او دی کې ویجیټیبل هم وی. چکن چې دی هغه به مونږ میرینیټ کړی دی دا به ګریل کوو هغې نه پس به دا اسمبل کوو ان شاء الله. چکن به ګریل کوئ تا؟ جی جی صحیح جی سر. مننه یو ستاسو د خپل ټرانسمیشن سټوډیو مو ډیره زبردست سازه کړې ده او ستاسو غونډه کې لیجنډ سره چې موږ ناست یو نو موږ سیریسلی روزه مو یو په دوه شپه ماشاءالله دیم په سوشل میډیا باندې ډېر ښکلی کار کوي او موږ سره ټینس سټار هم ناست دی او ډاکټر زی خان سره هم فرست ټایم ملاقات وشو دا هم ستاسو په توسط سره او کریډټ ګوز ټو یو پیپلز. تاسو یو ډېر ښکلی یو سیټ اپ ساز کړی دی او په رمضان کې داسې قسم پروګرامز هم چې په کار دي ځکه چې زموږ د انوایرمنټ جوړ شوی داسې دی چې په دې کې د انټرټینمنټ او داسې هیلدي قسم کې پروګرامونه چې کوم دي دا زموږ د معاشرې لپاره یو اشد ضرورت دی ځکه چې هر سړی د فرسټریشن ښکار دی هر سړی په ځان په یو ډپریشن کې که تاسو ګورئ معاشره کې 2 کسان روان یو به سره وجنګېږي نو دا مو ته پته نه لګي چې زه چا سره وجنګېدم او ولې وجنګېدم. نو موږ ستاسو د ټول پلیټفارم ډېره مننه ډېر ښکلی کلیدي کردار ادا کوي او بل تاسو زمونږ د پښتنو دپاره د خیبر پښتونخوا نه چې دا کوم ستوري راوچتوي سپیشلی فرحان بهي چې ما ولیدو نو زه خپله لکه شاک شوم که نه چې لکه موږ د جهانګیر خان او د جانشیر خان نومونه اورېدلو خو د دې غونډه کې ستوري د دې غونډه کې خلک چې کوم دی نو دا لکه زمونږ د را روان نسل دپاره یو ځلنده ستوری دی خو لکه د بده مرغه نه په سوشل میډیا راغلی دی او دا هم تاسو دپاره کریډټ ګوز. دغه زما یو سوال و چې تاسو ولې دومره لایم لایټ کې نه یې که نه نو انشاءالله دا به هم تاسو نه سوال کوو. جی سر ډېره مننه ستاسو د دې کلمات مین ریلی لاټ. میډیا سیل رن کوئ تاسو؟ الحمدلله بس موږ خپل هیومن رایټس ته طرف ته په میډیا باندې هغه څیزونه پورټریټ کوو کوم چې لکه زموږ د معاشرې د اصلاح دپاره وي. موږ کوشش دا کوو چې د خپل ژوند نه نورو خلکو ته فایدې ورسوو او لنډ تنګ ژوند دې سر څنګه چې تاسو په خپل فیلډ کې یو خپل کلیدي کردار ادا کړی دی او زموږ بچې د ارباز خان د نوم نه واقف دی د آصف خان د نوم نه واقف دی د بدر منیر صاحب لیجنډ د هغې د نوم هر سړی په خپل ځای کې لګیا دی کار کوي. ما ډاکټر زی خان صاحب ته هم دا خبره وکړم او ورته یې تاسو چې کوم رول ادا کوئ په کومه طریقه باندې سوشل میډیا هینډل کوئ. بیا زما دا ورور چې کوم شهنام خان خپل ژوند یې ورته وقف کړی لکه زه خپله بزنس هم کوم ورسره لږ ډېر لکه د سوشل میډیا په توسط سره د هیومن رایټس په توسط سره خپل وجود د نورو خلکو ته خو دوی خو ټوټلي آلموسټ 18 ایئرز شو هیومن رایټس کې لګیا دي د خلکو دپاره خپل سر یې په تلي کې ایښی دی نو لکه تاسو وګورئ نن سبا خلک ځان دپاره ټایم نشي ورکولی که نه نو زما دا ملګری شهنام خان چې کوم دی نو دیم په خپله طریقه باندې لګیا دي خپل. جی سر لکه خپل باره کې موږ ته وایي دا خو ډېره خبره ده. زما نوم بیسیکلی شهنام خان دی او زه یو هیومن رائټس ایکټیویسټ. ډېر یونیک غوندې نوم دی. شهرام خان. جی جی بالکل. او جی
شهنام خان جی بیسیکلی زه یو هیومن رائټس ایکټیویسټ یم. بچپن نه شوق و د خدمت، پالیټکس میں جوائن کو. پالیټکس ته چې راغم الیکشن مې وکړو 2013 کې، هغه مې بیل و. بعض اوقات انسان ډزنټ میټر هغه زه بعض اوقات انسان بالکل بالکل زه هغې ته وایم چې زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د الله تعالی چې کاش لکه په هغه ټایم ما دا ټایم کوم ویسټ کړی دی چې دا ما نو ویسټ کړی. که دا الیکشن ما نو بیللی زه به نن په دې مقام نوم. بیسیکلی کله چې یو انسان ډډنه لګیا وي د هغه کوشش دا وي چې زه سوسایټي دپاره څه وکړم. زما هم دا کوشش و چې زه سوسایټي دپاره څه وکړم. بیا چې کله ما الیکشن بیل نو زه ډېر زیات مینټلی ډسټرب شوم. ما دنیا سره بالکل کټ آف شو، ما رابطې پرېښودې. بیا زما یو فرینډ و هغه یو ایس کې و، هغه راغو، هغه ما ته ویل چېره ته الیکشن بیل نو تا الیکشن څه لپاره کړو، ستا مقصد څه؟ ما ویل یاره زما دا مقصد چې زه چا په ژوند کې بهتري راولم، د چا مسایل وي زه هغه حل کړم. نو هغه ما ته ویل چې دا مسایل حل کول یا د دې ملک ترقي یا د خلکو په ژوند کې بهتري راوستل دا صرف الیکشن ته په تھرو کې بل څه طریقه نشته. نو ما ورته چې ما ته خو بل څه نه ښکاري. نو هغه ما ته چې ته هیومن رایټس ته راځه. نو بیا ما پاکستان ماینورټي رایټس کمیشن جوائن کړو هغوی سره. هغې کې موږ د ماینورټیز په رایټس باندې کار کولو. هغې کې بیا ما کار شروع کو. د هغې نه پس بیا زه مخکې لاړم. اوس الحمدلله ایز اے ډایرکټر کے پی پوسټ باندې کار کوم او موږ سره په ټول پاکستان کې 25,000 والنټیرز دي. کے پی کې موږ سره 6,000 والنټیرز دي. دې نه علاوه ټول پاکستان نه زموږ د هیومن رایټس ګولډ میډل اناؤنس کیږي. الحمدلله ما 3 ټایمز واغشتو ماشاءالله جی. او دې نه علاوه لګیا یو کوشش هم دا دی چې مونږ د چا په مخ باندې خوشحالي راولو. نن سبا سوسایټي کې داسې خلک نشته چې هغه په سخت وخت کې تاسو سره ودرېږي. هر انسان ځان له لګیا دی. مونږ سره همیشه مونږ له چې یو انسان راځي نو هغه ستړي شي مونږ له راځي. هغه پولیس ته لاړ شي، هغه خلکو له لاړ شي، جرګې وشي، هر څه شي، هغې نه چې ستړي شي بیا مونږ ته راشي. نو بیا الحمدلله مونږ لګیا یو او ډېر سوسایټي کې کوشش هم دا دی که نور څه ونه کړو خو چې کوم مونږ سره دا ټیم ممبرز دي چې د دوی په ژوند کې بدلون راولي. زمونږ بیسیک مونږ دا غواړو چې زمونږ یو ښکلې معاشره وي، یو داسې معاشره وي چې هغې کې هر سړی کلو ګرځېدي شي، کلو ساغ شي، د هغه حق څوک نه خوري. بدقسمتۍ دا دی چې زمونږ دلته کې زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې زمونږ ایجوکیشنل وایز مونږ ته د رایټس اړو پته نشته. تاسو که چا سره کښېنئ هغه ته دا پته نشته هیومن رایټس وایي څه ته. یو شهري په حق باندې زما څه حقوق دي ما ته پته نشته. یونیورسټي لیول کې وي هغه ته دا پته نشته چې زما څه حقوق دي. نو مونږ خلک چې دین ایجوکیټ کوو یونیورسټیز کې، کالجز کې داسې مونږ سیمینارز کوو، خلک ایجوکیټ کوو چې هغوی د یو ښکلې معاشرې بنیاد کیدو. ماشاءالله جی ډېر زبردست سر. تاسو دومره مثبت سوچ او دومره یو پوزیټیو تاسو سوچ دی او دا بیسیکل چې کوم دی که نه دا ګوره دا بل وطني ده چې تاسو په خپل ډومین کې چې تاسو کوم یو دغه دی په هغې کې تاسو سرونګ کوئ to serve mankind, to serve the humanity کنه. دا ډېره ښه خبره ده. الله مو جی همدغسې روحانه لګه او نیت مو خو دی الله تعالی مو کامیاب کا. جی زموږ د کچن نن دا کوم څه دغه دی سپانسر ڈالڈا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل جہاں مام تا وہاں ڈالڈا جی. او دې سره سره بیک پارلر موږ سره سپانسرشپ کړی. د دې چې کوم ساسز دي هغه موږ بیک پارلر ساسز کې جوړو. اوکے کم ساسز یوز کوي تاسو؟ دې لپاره موږ یوز کړی دي د دې چیلی ساس، سویا ساس او باقي چې کوم د دې دا تاسو بس چکن کې به یوز کوئ؟ نه دی کوم ډیپ ته کانډیمنټس چې دې سره به سایډ کې زی هغې دپاره. اوکې پرفیکټ. داسې روژه ماتي ټایم کې چې د کچن دا خوشبو راځي دا عجیبه غونده فیلینګ دا فیلینګ برې عام ماحول کې نه وي ګره. دا زمونږ حوصله نه دي دا چې لکه نږدې سره کچن هم یو هغې نه خوشبو هم راځي. شهرام صاحب خپل انټروډکشن کې یو خبرونه کو he is nowadays called as social media police. Exactly. Yeah, he's a social media police nowadays. Social media police. He just go and attack all the really sir negative content creator چې وکړه. دا غوتا ټوړو تاسو ډېر پوزټیو خبرو کې خو لیک داسې دا مین خبره ورته وکړئ کنه that what he is famous for nowadays. لګو سر کو دې بیسیکلی مونږ 3 years نه لګیاو په سوشل میډیا باندې. ډېر زیات داسې کنټینټ یوز کیږي چې هغه کورونو کې خلک نشي. ډېر زیات سر. نو هغې دپاره مونږ مختلف میټینګز وکړو. هغې کې مونږ FIA ته لاړو، پولیس ته لاړو، داسې ټول آفیشلز ته لاړو. دې کې مونږ پارلیمنټیرینز ته لاړو. هغې سره مونږ کېناستو چې دا نن څه روان دي افټر 5 years
دا به موږ نشو برداشت کولی او هغه یې خبره لایټ اغشته بیا پکې موږ های کورټ ته لاړو های کورټ کې ریټ وکړو د دې پلیټ فارمز کې چې دا کم خلک نیگیټیویټي پھیلاوي نو الحمدلله هغه کې بیا های کورټ چې دی نو پولیس ته اف آی ای ته هغه ته انسټرکشنز ورکړي چې تاسو دغه خلکو نشاندهي وکړي چې دا څوک لګیا دي چې د لاسه سوسایټي ته دا یو غلط میسج روان دی سپیشلی زموږ د پښتون سوسایټي زموږ د پښتنو خو د عزت سوسایټي او پښتون او سر میلز خو پرې د فیمیلز جی بالکل جی نو مونږه بس سټانس هم داو چې هر څه کوي تاسو څوک د ټیک ټاک نه د فیسبوک نه د نوٹ پلیټ فارم نه منی کوي زمونږه تاسو سره اختلاف صرف په دغه کنټینټ باندې دی هغه کې بیا هغه ته انسټرکشن ملو شو الحمدلله تقریبا 75% دغه یوزرز چې دینو دا ارست شو هغه باقاعده لیکن د سی پی او سے هم ډېر غټ لاس وکړ جی بالکل جی او سی پی او سعید صاحب او جی صحیح سر هیټس اف ټو یو سعید صاحب سر تاسو ډېر زیات کریډټس دي او نورم چې کم دی کافی صوبه کې چې کم دی امن او امان کې د ډېر غټ لاس دی سر هی نیډز ا کلاب ډېر لاس but hopefully other people don't exploit it نور کم خلک دي دا چې کم کوي خو باز مخالک نوٹ کړي چې هغه تاسو د وجه هغه مس یوز هم کوي لګیا دی هغه کنټرول تاسو مطلب زی ډاکټر زی خان اصل کې خبر دا وکنه چې دا نور خلکو اډاپ کول لا شي ما شهنام خان ته مو تیر الحمدلله موږ په دې سيزون باندې زیات ویاړ کو کنه چې څومره پښتون بیلټ دی کنه د دنیا د ګډ ګټه پورې پښتانه دی هغه کې سلیکټیولی موږ دوانه لکه چې خلک ویره د دې خپل فیم د پاره کوي یا د فین فالوورز د پاره کوي تاسو خپل د دې سيزون نه لکه ویریه نو الحمدلله دا لکه زمونږ د دواړو د پاره دا ډیره د ویاړ خبره ده چې الله رب العزت په دومره خلکو کې صرف ما دی کې کار خو ټوله دنیا کوي کنه په دې کې په موږ باندې لکه خلکو مختلف قسمه لکه خپل طریقې سره ټیکس هم کړی دي د روکتام د پاره مختلف قسمه آفرز هم شوي دي خو زه تاسو دا پلیټ فارم ارباز به زه هم چې تاسو هم د پښتنو ته یو ریکویسټ وکړئ چې په دې کې سپیشلی اوورسیز نه سر په دې کې اوورسیز چې کوم دي دغه خلکو باتوں سے نہیں مانتے دا اوس کار صحیح کړي اصل کې اوورسیز په دې کې یو کلیدي کردار ادا کوي تاسو کو گیمز ته وګورئ دی لایو گیمز کې د ټول نه زیات چې کوم کوینز راځي یا کوم فندینګ کیږي نو هغه خلکو ته هم د اوورسیز نه کیږي نو موږ بار هم دغه پښتنو ته وایو چې تاسو د دغه پیسو په وجه باندې زموږ معاشره تباہ کیږي بالکل صحیح تاسو په دغه پیسو باندې دغه خلکو ته پروموشن ملويږي تاسو انټلیکچوال خلک سلیکټ کې سیم لایک هیم سیم لایک هیم سیم لایک هیم سیم لایک هیم سیم لایک هر کنه نو دغه خلک چې کوم دینو زمونږ د پښتنو ګوره د پښتنو یو ایمیج دی خلکو تباہ کو سر بالکل نه موږ وکم تاسو وایي چې یو خا کوم کو نو تاسو خو پښتانه یو خا غنور خلک لګیا دي د پښتنو په نامه باندې لګیا دي زمونږ په ټوله نړۍ کې د پښتنو لکه چاته دغه خلک لکه ریپرزینټ کیږي نو زر ورته پټکی ورواچي کنه پټکی خو ډیر زمونږ په پښتنو کې چې لکه تاسو چاله دستار ور پسروي نو هغه ډیر غټ یو حیثیت لري او دغه تاسو زمونږ د پښتنو یو عجیبه غونډه کې تصویر پورټریټ کړی دی دغه خلک زه تاسو په دغه خبره باندې خو پوهیږئ څه دغه خلکو زمونږ خلک زمونږ پښتانه تباہ کو په دویمه شعبه کې چې کوم د سوشل میډیا ته دا سو کارت پښتانه دي زه خو دغه ته پښتانه نه وایم ځکه چې پښتانه خو د خپل حیا د خپل صادر د خپل لوپټې لپاره خپل ځان ته مړ کوي او دغه خلک د لوپټې د غورځېدو لپاره ودن سیکنډز د $100 لپاره نو الحمدلله 70-75% پکې کنټرول شو باقی زمون په کې پی باندې لګیا دا دغه یو خپل هڅه شروع کړې ده الحمدلله دا موږ کنټرول شو مطلب هغه یو جیل ته ورته کنه هغه نه بل هغه قسم ویل چې دا به ما سره د سکی پښتنو هیستوري دومره سترونګ دی I don't think so دا سو خلک زموږ هغه هیستوري خرابولی شي دا یہ غبارے میں ہوا کے برابر لوگ جی جی بالکل یہ غبارے میں ہوا ہے یہ کچھ دنوں کی لیکن ہماری ہسٹری تو رحمان بابا ہے ہماری ہسٹری تو خوشحال خان خٹک ہے تو ان لوگوں کے ہوتے ان لوگوں کی وجہ سے وہ ہسٹری خراب نہیں ہو سکتی لیکن ہاں آگے جا کے جو آپ نے بات کی ان دا لانگ رن یہ جو ہے انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ نب دا ایول ان دا بڈ برائی کو جو ہے نا اسی وقت روک دو تو اچھی بات ہے اور بڑا اچھا انہوں نے اقدام اٹھایا وہ اس کے بغیر ہونا نہیں تھا اور یہ بڑا اچھا ان کا اقدام ہے تو سر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کی اس کاوش کو اور پھر ایک ایسی ٹیریٹری میں کہ جہاں پر ہر وقت آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے بالکل ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک واقعہ سنا کہ جی کوہاٹ میں ایک بڑا المیہ علمناک واقعہ تھا کہ جی وہ لیڈی ڈاکٹر نے ان کو سر منع کیا کہ یہ لیڈی سیکشن ہے آپ ادھر مت آئیں اور وہ گئے اور آ کے میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں بیکاز آن ڈیلی بیسس ہم وارڈوں میں یہ چیز کرتے ہیں
کیونکہ ایک مریض کے ساتھ 10 لوگ اندر آ جاتے ہیں. بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اگر آپ لیڈیز جگہ میں ہیں تو آپ مجھے یہ بھی سننے میں آئے کہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو سی پی او صاحب تاسو نه ریکویسٹ د دې پلیټ فارم باندې کې سر تاسو دومره ښه کار کوئ نو پلیز سر دا سړی چې کوم دی کنه دا د عبرت نه جوړول پکار دی. This is really wrong. جی گفتگو لگا ډیره ګرمای طرف سره لوگوں نے ریلیکس کو. زما سوال تاسو نه دا فرمان بھائی چې کله به جانشیر خان او جهانگیر خان چې کله به کورس ته راتلل کنه سپوش کورس ته نو یو وخت داسې و چې د هغې د وکټري یا د ګټې خبر به ورسه اهمیت نه و چې یار پته د دی به هم ګټي او دنیا هغې چې کوم ده کنه نو خپل ځان پسې ولګوله او جی مطلب چې څومره انټرنیشنل میډیا او هغه حالانکه میډیم دومره دغه نه وه. اوس خو سوشل میډیا ده تاسو دومره اچیومنٹ دی ماشاءالله دومره تاسو دغه دی ټایټلز دی هغه نه باوجود تاسو لائم لایټ کې ولې نه ښکارئ؟ ارباز بھائی څنګه زموږ د مشران لګیا وو چې ان کیس اف مونږ څه خلک ډېر پازیټیو میډیا استعمالوي لکه سوشل میډیا استعمالوي. اوس مونږ خپل کار کوو لکه مطلب مونږ خپل هغه ټورنمنټس ګټو خپل ملک لپاره اور هلته نه زموږ ریزلټ هم راځي میډیا ته لایف سکورینګ راځي ورته زموږ باقاعده یو کوارډینیټر لګېدلي چې هغه فرحان دا میچ دنه وګټلو دا میچ دنه وګټلو او فرحان دی راوند ته ریچ لاړو مطلب سیمی فائنل ته لاړو فائنل ته لاړو ډېر لوی گیمز دي زموږ نو دې کې ټولو نه غټ ذمہدار زموږ او چې کم زموږ لائم لایټ نشته زه خو دا ټول میډیا ته خپل پاکستان میډیا ته دغه کوم کاغي دومره کرکټ ته دومره انوالویشن ورکوي چې مطلب کرکټ بیلیو کا غټي تاسو داغي وګورئ کداغي یو نارمل میچونه هم کیږي پاکستان کې کچرته ان کیس اف نارمل لیگ سکم کیږي نارمل لیگ عام دی لایو په جیو باندې یا په پی ټی وی باندې دی فوټیج ورکوي او کنټینیو لګیدلی کته چا زړه وی او کني اپ ټي وی باندې لایو لګیدلی زمونږ حالت نه ډېر اهم میچونه مطلب 66 کنټریز راځي کرکٹ کې almost 100 کنټریز به 14-15 اوس پکې 100 کنټریز نور ایډ شو نو څنګه چې ډاکټر زی خان ما سره ډېر خبرې وکړې لکه دی موټیویټینګ خبرې کوي چې زما سره ملو شو ماته یو ریسپیکټ فیل شو دا زموږ مشران ناستي دي زموږ دمره ریسپیکټ دغه کو اوس که زه چېرته سوشل میډیا ته راشم او په سوشل میډیا باندې زه نیګیټیویټي پھیلاوم نو زه به ډېر فیمس شم خو هغه فیم ماته پکار نه دی څنګه چې ډاکټر زی خان ماته وایي ماته هغه فیم پکار نه دی هغه فیم کوم ظالم زه یو منټ کې اغستې شم لیکن زه د خپل ملک له لوبه کوم I was 6 I was starting squash for watching my uncle Janshir زما was 20 years وشو game کې Janshir صاحب is your uncle? He is my uncle. جی جی I didn't know that. He is my مامو. ہاں legacy. دا ڈی این اے کے دیکھے نا سر اور he is a legend. He was not only he was a star. دیکھیں نا you need to take that legacy. اب ان کو star بنایا ارباز بھائی ابھی آپ کا کام ہے جو ہمارا گاؤں یہ already star ہے ان کے جو کام ہے خپل خبر داماد ډاکټر زی خان تو اس میں زموږ چې کم کله دي مشران زموږ ناس دي ته موږ د خپل سټوري کولا نه وکړي he is the only گاؤں جو انہوں نے پروڈیوس کیے 7 ورلڈ چیمپئن ہاشم خان نوالا جانشیر خان پورے 1951 پہلا ٹائٹل ہاشم خان گٹھلے ہو اور په کم حالات کې گټلے ہو دومره سم ور سره وسایل اوس دومره وسایل نه پس هم زموږ دومره بد حالي چې که زه خپل ټیکټ غواړم کنه نو ما ته لس ایمیل خو کم از کم لیکل پکاري بیا زه فونز کوم خو بیا دومره مجبورن شو چې زما خپل کم سیوینګ دی آی کې زه خپل ټیکټ والم او بیا هم زه ما خپل کنټري له لاړ شم زه خپل جنډا په بیگ کې کیری کم لاړ شم زه خپل ټایټل وګټم نو ما ته څونه کنټریز بهر نه همدغه آفر کړو چې یار ته دومره ټایټل ګټې زموږ پړوسي ملک ته لاړ شئ هغې ما نه په زندګۍ کې کله میچ نه دی ګټلی لیکن د هغې یو پلیر باندې د هغې په پیسو باندې 8-10 کروڑ پر سالانہ داغي صرف د یو د ټریننګ فیس ته ما ته دلته څوک 8-10 کروڑ روپے پر راکړي والله کې راته څوک 80,000 روپے هم راکړي ټیکټ لپاره ما ته داسې خلکو دلته پرومیسز کړي دي ما ته وایي تاسو راشئ دا پلیر به موږ سپانسر کوو زه لاړم 3-4 غنټې خپل ټریننګ کړي د موږ یې سره کینو هر څه ساين شو آینه پس ورته ما فون کوم جی از میچ روان یم زما غا تاسو ول شي ټي شرټس په تیاریږي ټیکټ په تیاریږي هغه کم دي ما تو یارا سوري هغه داسو شو هغه داسو ما ته بات کې پته لګی چې
سوشل میډیا صدا سره راشي هغې ته ورکړه. نو ما ورته بیا زه ملک ریپرزینټ کوم انټرنیشنل سطح باندې ځم پاکستان فلیګ کیری کوم بهر ملک ته ځم ټایټل ګټم بیا راځم. دا څه اسانه خبره نه ده. صحیح ده که نه؟ زه سهار 4 بجې پاسم د ټریننګ کوم، زه سهار 7 بجو پورې زموږ ټریننګ شروع. دا ما ته پته زما ګوډې زما ملا زموږ دومره لانګ کیریئر نه. زما ماماره جانشیر 37 ایئرس کې هغه فینش، جهانگیر خان 38 ایئرس کې هغه فینش. Squash is the one of the fastest game in the world. The toughest game. The toughest game in the world. تاسو خپل هم کړی دی. جی بالکل. نو ما زه چې بهر کله لاړ شم لیک لا نو هغې ما ته دومره ریسپیکټ راکوي که نه چې زه داسې فیل کېږم چې زه د دې ملک نه زه د هغه ملک یم. سر خبر دادا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس پہ ریویو لینا چاہوں گا کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک خاتون ایک ویئرڈ سی ویڈیو بناتی ہے، یہ میں ہوں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری شوق پاری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ جناب ایک نیشنل لیگ کی برانڈ ایمبیسڈر بن جاتی ہے. اور ایسے ثبوت جو کہ پاکستان کا علم بردار ہے، ہر جگہ پہ جو ہے نا پاکستان کا جھنڈا گاڑا، لیکن جس طرح کی انہوں نے رودات سنائی، this really something very alarming. دو چیزیں جو میں ان کی بات سن رہا تھا تو مجھے لٹرلی فیل ہوا. ایک تو اس کی کیئر ٹیکنگ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. فار ایگزامپل جانشیر واز اے چیمپئن آف اسکواش، تو چاہیے کہ اسکواش کی اس کی کیئر ٹیکنگ بھی انہی لیجنڈز کے ہاتھ میں ہو. جی بالکل. وہ زیادہ بہتر طریقے جیسے کرکٹ میں جب جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ آ کے کوچنگ اور ان چیزوں میں، ان کی کیئر ٹیکنگ جن لوگوں کے ہاتھ میں، اسٹیٹ کو وہ بدلنے کی ضرورت ہے. سر یہی حال کرکٹ کا ہے. اچھا جن کا وہ کام ہے وہ کر نہیں رہے، جن کا نہیں انہوں نے سنبھالا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو دوسری بات آپ نے جو وہ بولا کہ پاری ہو رہی، ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کریں گے. انٹرٹینمنٹ نہیں سر دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ کرائٹیریا کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، آپ اس کو ایمبیسڈرشپ دے رہے ہیں وٹ فار. اور وہ بھی شاید ایک ایبسرڈ سی ویڈیو، مطلب اب جسٹ امیجن نا، اس میں کچھ تو ہونا یار. یہ تو ٹیلنٹ ہے. یہ تو شو سٹارټ کېدو نه مخکې ما ورته یم یاره زمونږ یو لیجنډ دی اباسین یوسفزۍ صاحب، زمونږ را روان جنریشن دی ماته یو کس ته ووایي چې یاره اباسین یوسفزۍ صاحب څوک دی، او یو دا اوس راغلی زه یې نوم هم نه اخیستل غواړم ځکه چې دا هم د هغه په پروموشن کې ځي که نه. هغه یو داسې شاعر دی چې هغه نه دا ردیف ورته پته شته، نه ورته د قافیې پته شته، نه ورته دا پته شته چې زه شعر ویم او که غزل ویم او که چاربیته ویم. او هغه خلک اوري، خلک اصل کې زمونږ مینټلیټي جوړه شوې زمونږ په حیثیت قام داسې ده چې مونږ بس لکه چې کم لیجنډس دي یا چې کم داسې خلک دي چې زمونږ د پښتو دپاره خپل ځان وقف کړی دی. د پښتو لکه زمونږ پښتو ته اوس وګوره، مونږ پښتو ټوټلي تباه شو، مونږ خو سر د سره هغه مکس پښتو مو اوس نشو ویلی. دا المیه دا را روان زمونږ جنریشن به د سره په پښتو پوهېږي هم نه، ځکه چې زمونږ د بچو چې څومره هم تاسو وګورئ نو مونږ ورسره لګیا یو په انګلیش کې، په اردو کې. دا زمونږ نیشنل لینګویج دی او انګلیش زده کولو زه خلاف نه یم، خو زه یم چې کم از کم زمونږ په سلیبس کې دومره پښتو وي چې زمونږ ماشوم خو په پښتو کې لږ غونته کې فرق کولی شي که لکه زمونږ ستاسو مشران چې کومون هغوی د حجره پاس خلک وو، هغوی د حجرې نه زمونږ نه په یو سازش په تحت باندې ړومبي حجره واخیستلی شوه، ځکه چې په حجره کې به مونږ له د مشر کشر تمیز لکه تر اوسه پورې دی شو یا تاسو شوې یا نور داسې چې انعام خان شو، د مشر په مخ کې خبره نه کوي. وجه سي چې مونږ له په حجره کې دا ښودلی شوي چې یاره دا کټ سر دی او دا یې لنګه ده. په حجره بیسک زمونږ انسټیټیوټ و، هغه یې مونږ نه ښه ښکلې په یو سازش په تحت باندې اوچت کو، او هغې نه پس زمونږ سره د سوشل میډیا والا خلکو چې کم ټکومار شروع کړی دی، نو زه وایم چې را روان جنریشن به بیخي د مشر کشر تمیز به اس مشر کا جواب ورکل فریڈم آف سپیچ ورکړی، اظهار رائے، بدتمیزی. آئی تھنک سو باز بھائی اس معاملے میں پی ٹی وی کو ضرور کریڈٹ دوں گا. آئی تھنک سو نام پی ٹی وی کو تو ہم لے ہی سکتے ہیں کہ پی ٹی وی ہر چیز بیلنس رکھتا تھا، چاہے وہ اسپورٹس ہو چاہے وہ ریجنل لینگویجز ہوں، جو کہ اب نظر نہیں آتا چینل. سر وہ تب جو نا ریلیونٹ لوگوں کے پاس تھا، جن کا وہ کام تھا، اوپر بھی وہی دیکھ رہے تھے جو انویجیلیٹ کر رہے تھے. اب آپ والی بات کہ اسکواش پلیئر کو کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا بندہ دیکھے گا تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہم جانشیر بھائی کو بھی تبھی سے جانتے ہیں، یہ جہانگیر صاحب کو پی ٹی وی ان کو دکھاتا تھا ہمیں، لیکن اب باقی چینلز نہیں دکھاتے. مصر کا تو نام صاحب نہیں سنا ہوگا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، ان کی جونیئر سینئر لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی نمبر 1 ہے ورلڈ میں. اور ان کے پاس ایسے ورلڈ کے سپانسرز ہیں نا کہ آپ ہم لوگ جیسے سن کے نا کہ ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ شاید ہمارے یہاں کرکٹرز کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود وہاں پہ میں جب ایجپٹ میں گیا تو وہاں پہ اسکول لیول میں
स्कूल लेवल के टूर्नामेंट हो रहे थे स्क्वाश के, और उनके हर बच्चा इतना एक्टिव है कि आज अगर आप हमारे साथ कोई यहाँ पे अभी मेरे साथ कोई 20 साल का लड़के को दौड़ा दे, शायद उसके अगले दिन गोले जवाब दे दे, क्योंकि वो द मोस्ट अनफिट लड़का हो। तो हमारे यहाँ पे स्कूल लेवल से छोड़े यूनिवर्सिटी लेवल में भी स्क्वाश थी। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इस हवाले से। अभी रिसेंटली एक बच्ची थी वजीरिस्तान की, जी सॉरी यो माशूम हुआ वजीरिस्तान की अगर आगे आइना वजीर हो अगर दुमरा हाई प्लेयर शो चे अगर क्रिकेट बोर्ड हुए चे दे एजुकेशन दे सुमरा हर सीधा बमुंग को आगे दौर वजी की चे आगे हुए चे ज क्रिकेट तनज़म सपोर्ट वता गवर्नमेंट वर्क को अलता सराउंडिंग के चागे कम खलक थी अगर अगेंस्ट रा पास है लका अमाशुमा जी ने जी आगे तो कुछ ऑफर करे दे कना आगे ऑफर शेयर भाई डिनाई कर रहा कंजर्वेटिव माइंडसेट है बस आगे माइंड डिसीजन बारल जी दलता ददे नवणांदी चे मुंग यो वडू के वंदे ब्रेक वाखलू मुंग बलक द किचन हाल वाखलू जी मोमेना से दिलता जी आप रास्ते आप रेडी शोज मुंग क्लब सैंडविच हां जी ददे चिकन चिकन वो मुंग ग्रिल को उस दिन पस ददे कम अंडे दगा फ्राई को بیا بغینا پس اسمبلینګ کو لاست کې دا چې مطلب تاسو هر سیټ کې کنه بیا په خول ضرورت خو نه وی کنه چې سیزون اول نه پریپیر کینو بیا آسانی وی کنه اسمبل کولو د پاره صحیح تیاری کے چلتے ہم لوگ روزانہ سینڈوچ سے کھول سکتے ہیں جی بالکل کھول سکتے ہیں لیکن براؤن بریڈ میرا براؤن بریڈ کر دیجیے ٹھیک ہے جی میرے والو آخر یہ وڈو کے شان بریک ہو دوبارہ راجو تاسو پر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ګرانو کتونکو په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره د اسپانسرشپ کې ډالډا کوکنگ آئل جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اینڈ بیک پارلر سبھی کھاتے ہیں جی ہاں جی افراز صاحب خان صاحب سر د دې کم پټاټو ویجز دی هغه فرای شو او اوس په دا اسمبل کو او بیا به ډیش آؤٹ کو دی اور جی مونږ سره راغله د زمون ون اینڈ اونلی رونق کے پروگرام مفتی صاحب السلام علیکم څنګه مفتی صاحب تاسو څنګه الحمدلله تاسو ډېر مس کوو زما عادت دا چې عموما مایک بدلته لګېدلی و نو نن پروګرام چینج شوی ګڼ کسان ډېر شو نن ماشاءالله زموږ نن چې کوم رونق نن ډېر دی کنه ښه ګیدرینګ دی او تاسو رونق زیات کړی دی ماشاءالله تاسو کمې پکې کنه هغه وایي کنه ګلدسته اوس پوره شوه چې د ګلاب ګل پکې راغی شکریہ ډېره مننه ټیک ده کنه مفتی صاحب دې نه وړاندې مونږ ډېر ښې خبرې وکړې دا مونږ سره شاه زلمي ناستې د پښتونخوا دی ډېره ښې ګډه کوي او یو ګراس روټ باندې داسې ښه کار شروع کړی دی چې انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به مونږ ته د هغې یو فایده ثمرات ملاوي بالکل ثمرات ملاویږي بیا ډاکټر صاحب دی او دا زموږ چې کوم دی نو سکواش پلیر دی دوی سره ملاقات شوی جی بالکل نو د تربیت خبره کېده که نه جی چې دا نن سبا چې کوم ماشومان په سوشل میډیا باندې کالکان دي کې جنۍ کوي دي لږ ډیټریک شوي دي که نه د لارې نه هغوی دپاره دی لږ یو اسټرکټ قدم هم اخیستی دی آپ چونکہ جاپان میں بھی رہے ہیں تو کل میں ایک ریویو پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں جو بچے اسکول جاتے ہیں تو پہلے 4 سال ان کو اے بی سی یا یہ نہیں سکھاتے ان کو صرف ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں ڈیکورم سکھاتے ہیں مورل جو ایتھکس ہے وہ سکھاتے ہیں کیسے بیٹھنا ہے کیسے کرنا ہے بات کرنا ہے اس کے بعد پھر ساری جو ہے نا جو بعد میں جاتے ہیں شوگا کو کہتے ہیں جی 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 اس سے پہلے جو 4 ایئرز ہے واکو ایون کہتے ہیں جہاں پہ یہ پورا لائف سٹائل یہ بچوں کو دکھایا جائے نو سر قرآن و سنت پر رو کے بتا سو د دې څنګه کوي لږ مختصرا به مونږ ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم دا سوال ډېر دروند دی او د دې په تناظر کې د پوره معاشري چې کوم پلر دی ستون دی هغه اخلاقیات دي هغه په ابتدا باندې ډیپند کیږي بچپن باندې دوی چې څنګه خبر وکړله چې په جاپان کې هغه بنیادی طور سره اخلاقیات خي بنیادی طور سره هغه د ژوند هغه خبرې چې کوم پریکټیکلی ته پاغه باندې تیریږي هغه ته خي نو د دې اهم او اشد ضرورت دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله تاسو یو معصوم چې دی
هغه پیدا شي د 2 کالو پورې هغه باندې سختي مکوي، هغه تربیت په کور کې کوي. د 10 کالو چې هغه شي نو هغه د جماعت ته دي، هغه د جماعت ته راتلو پابند دي. د 2 کالو نه د هغه جماعت ته راتلو شروع کوي او 10 کالو نه وروسته که هغه په دې کې کوتاهي کوي نو د هغه سر نزشم کوي، په هغه لږه سختي کوي. نو دا هغه ټایم دی چې په هغې کې مونږ د معاشرتي زندگی بنیادي خبرې زده کوو. نو په دې باندې ډېر زور اسلام ورکړی دی، دا ډېره ښه خبره ده او ضرورت دی د دې خبرې چې مونږ اخلاقیات زده کړو او د ژوند د تېرولو اصول او ضابطې زده کړو چې هغه رښتیا وایي، دروغ نه وایي. هغه په ژوند کې مطلب د ژوند د تېرولو آداب زده کړي، د مشرانو احترام او د کشرانو شفقت او دا ټولې خبرې اترې دا بچپن شی دی. نو د دې زده کړه ډېره ضروري ده. بالکل صحیح. باز بھائی که ستاسو اجازه تی مفتی صاحب صاحب لګي یو پوښتنه مې زړه کې و، ټایم مختصر دی، تاسو مخبل یو ویو پوینټ راکې، یو میسج راکې، دا څه به موږ میسج به مرګم یو شارټ پوښتنه مفتی پلیز. زه مفتی صاحب نه یو پوښتنه کوم، زه هم چې مفتی صاحب دا اوس چې کوم 5th جنریشن وار روان دی کنه، په دې کې زموږ د ممبر هغه شانتي رول نه دی. په کار دا چې لکه موږ ایجوکیټ کو را روان خپل نسل، لکه اوس چې کوم دی نو ټیک ته په ممبر باندې چې کوم موږ ستاسو د طرف نه کم لکه ماشاءالله ډېر ښکلي طریقې سره زم چې د جمعې په خطباتو کې او په خصوصي ستاسو په هر یو نشست کې زموږ د را روان نسل دا چې کوم اوس 5th جنریشن وار د سوشل میډیا دا زم چې د دې لپاره څه حکمت عملی تاسو زموږ د نسل لپاره تیار کړئ چې کم از کم هغوی ته خو پته یې که نه چې ګوټ څه ته وایي، بیټ څه ته وایي. نو زه وایم چې په دغې باندې تاسو لږ رڼا واچوئ. بالکل جی، دا خو ضرورت دی. اصل کې د یو ماشوم په جوړولو کې د ټول نه بنیادي کردار د کور دی، د مور دی او بیا د پلار دی. دا د تربیت بنیاد دی. دویم د تربیت میدان چې دی هغه د هغوی معاشره ده، د هغوی ګلی ده، د هغوی محله ده چې هغه د هغوی زده کړه کوي. نمبر 3 بیا سکولز دی. نمبر 4 بیا چې کوم زموږ جماعتونه دي، زموږ په علماء کرامو باندې دا ذمہداري عاید کیږي. اصل کې هغه اهتمام نه دی پاتې شوی لکه په کوم اهتمام باندې چې زموږ بچي سکول ته ځي. باقاعده موږ هغوی دپاره د یونیفارم اهتمام کوو، د هغوی دپاره د سکول بیګز اهتمام کوو، د بکس اهتمام کوو، د کنوینس اهتمام کوو او هغوی د سکول د ټایمنګ خیال ساتو، د راویشتو خیال ساتو، بیا د ټیویشن خیال ساتو. نو دغه ته اټیچمنٹ مونږه مذهب سره د خپل د ماشوم نه ساتو. ستاسو د وینا مطلب دا دی چې مونږ مین پرایورټي کې دنیا چولې دین مو بیا په سیکنډ دغه کې، دین چې کوم دی هغه په سیکنډ کې هم نه دی جی. د دین دپاره ارباز خان صاحب د دین دپاره مونږه وګورو چې یو داسې صاحب شرع یو قاري یا مطلب دا دی چې هغه راځي زموږ په کور کې زمونږه بچو ته سبق وایي او ډېر خلک خو دا هم وایي چې پراپر د دین د زده کړې ضرورت نشته دی. دا خو ایجوکیشن سره په خپله په سړي کې راشي که نه. نو د هغې نتایج بیا معذرت سره دا وي چې اعتداد حسن چې د ملک ډېر غټ وکیل دی، بیرسټر دی، هغه سوره اخلاص نه ورځي. یا زموږ یو مرحوم و د هغه تذکره زه داسې کومه چې عبدالرحمن ملک الله دې هغه وبخي، خو هغوی لکه په ملک کې د یو غټ پارلیمنٹ ممبر و هغه سوره اخلاص نه ورتللو، قومي ترانه چاته نه ورتللو. نو الله دې د بدګمانۍ نه وساتي. چې سشمیتا سین چې ده، سشمیتا سین هغه سورۃ العصر تلاوت هغه پورا کوټ کړی، هغه پورا تلاوت کړی دی. زموږ بدقسمتي دا عالمیه ده چې مونږ دې له وخت نه ورکو او په خپل دین په شوق باندې نه راځي چې یو کار باندې محنتونه شي. نو ذمہداري عاید کیږي دی په علماء کرامو باندې. انشاءالله جی. شاهنام بھائی څه د زړه خبره کول غواړئ، څه میسج یو 2 منټه تاسو سره؟ زه د ټولو نه مخکې بس تاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. دې نه پس دا یو خبره کوم چې څنګه مفتی صاحب وایي د پیرنټس ډېر زیات رول دی په را روان چې کوم زموږ جنریشن دی هغې ته ډېر زیات چیلنجز دي. دې کې د ټولو نه اهم شی اخلاقیات دی. بدقسمتي دا دی چې زمونږ کوم را روان نسل دی نو هغه ورځ تر ورځه د اخلاقیات نه غورځېږي. مونږ یو داسې معاشرې طرف ته روان یو چې هغې کې تش بګاړ دی. نو پیرنټس چې څومره هم دي کایندلی په خپل بچو تربیت باندې غور وکړئ، ځکه چې بیا به د پښتاوي نه علاوه تاسو سره بل څه لار نه وي. نو صرف او صرف د خپل بچو ښه تربیت وکړئ. جی ډېره مننه. جی ڈاکٹر صاحب کوئی دل کی بات کرنا چاہیں کیا؟ کوئی آگے پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں، کوئی آبسیشنز ہیں؟ ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے ورکہولک ہیں، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. بس کوشش کرتے ہیں کہ خود کو میں خوش ہیپینس کی تلاش میں رہتا ہوں. مجھے سٹریس پسند ہے. ہاں وہ ایک پتہ کیا بات یہ کہ اسی تڑکے میں نہ کوئی اچھی بات کر جائیں. ہاں اور وہ آپ کی پرسنالٹی سے میں اگر تھوڑا سا سٹریس ہو نا تو میں آدھے خاندان کو کالنگ کر لیتا ہوں کہ مجھے کیوں میرا دل اداس ہے. تو میں خوشی کی، اور خوشی جو ہے کام سے ایکٹیویٹی سے ملتی ہے. اور
ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आस पास के लोग आपके साथ प्यार मोहब्बत से नेगेटिविटी नहीं करते, आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो इनसिक्योरिटी जेलसीज जो आपको खत्म करती है वो ना हो। लेकिन मुफ्ती साहब की एक बड़ी अच्छी बात, उन्होंने विश्व स्मिता सेन का जिक्र किया कि उन्होंने एक वो पढ़ा, सूरत पढ़ी, तो ये जितने हमारे सुपरस्टार्स हैं, सेलेब्स हैं, जो ग्लैमरस लोग हैं, इस बात से पता चलता है कि उनकी बात कितनी मैटर करती है। तो अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम सेलेब्स हैं या पब्लिक फिगर हैं और हमारी इतनी बड़ी रीच है, तो अपने एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के साथ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरह की चीजें भी करें, क्योंकि लोग कभी कभी इनसे ज्यादा अगर जो हमारी फैन बेस है वो हमारी बात को ज्यादा फॉलो करें। जी जी बिल्कुल। तो जो हम कंटेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया पे या जो पब्लिक को मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया सिर्फ ये टेलीविजन स्क्रीन की हद तक नहीं कि आपने चैनल चेंज कर दिया, ये हर लम्हा हर बंदे के हाथ में है और हम हाउस होल्ड नेम है। सो मेरी देखने टाइम बड़ा शॉर्ट है सर, विद इन सेकंड्स आपने उनको ग्रैब करना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे देखने वाले जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे कंटेम्पररीज हैं, सेलेब्स हैं, चाहे वो हाई हैं, ए लिस्टर्स हैं, सबसे मैं ये कह रहा हूं कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि अगर आप 80% बेशक एंटरटेनमेंट या अपने ब्रांड डेवलपमेंट पे काम करें, 20% आप रोजाना कोई ऐसा रील, कोई ऐसा पोस्ट, और कोई आपको ये कह रहे कि व्यूज के लिए करें, जैसे हम सब कह रहे हैं कि लोग इनको कहते हैं व्यूज के, अगर व्यूज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम तो हो रहा है ना। तो हमें एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि हम सोसाइटी में एक बेटरमेंट ला सकें और एक दूसरे के साथ प्यार से चलें, एक दूसरे की खुशियों में खुश होना सीखे। बहुत बड़ा जहान है, सबको कामयाबियां मिलेगी, किसी से इनसिक्योर ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, जेलसी सामने वाले को बहुत दुख पहुंचा सकती है। तो हमें चाहिए हम एक दूसरे को पैम्पर करें, मोटिवेट करें, इससे हमारी सोसाइटी को ही फायदा होगा। अगर हम एक दूसरे को खींचने में लगे रहेंगे, सिर्फ अपने आप को बनाने में लगे रहेंगे, तो हम तो कभी आगे नहीं जा सकते। बंदा भी कभी कामयाब नहीं, वो बंदा भी अपनी नीयत दूसरों के लिए अच्छी करें, अल्लाह ताला आपके लिए खुद। बिल्कुल सही बात, बड़ी अच्छी बात की जी फरमान भाई। हजारों है शिकवे में क्या क्या बताऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। बयान कर चुके हैं आज। नहीं, आज जरा थोड़ा सा दमाल डेर डिफरेंट दगा दे दा आखिरी चिकम दा खासकर फीमेल्स लपारा दे زموږ چې کوم معاشره کې دا چې کوم ورکینګ وومنز سوري دې طرف ته وګوره راځي دا ورکینګ وومنز چې دي دا چې کله راځي د خپل کور نه پریدي د دې اکثر لسنه سم مجبوری وي دی په سکوټي زی په گاډیو کې زی پیدل زی بسز کې زی زموږ اسلام کې خود وومنز اور زما مور ماته دا یو ډېر غټ پیغام بچپن نه راکړی دا زمان یا مال راکړو چې ډېر د 9 کال وم چې ته خزه سره مطلب زنانه سره ته خپل ځان نش شاملوله کته ان کیس اف زنانه ته سپکاوي کې یا وهي نو مطلب تا کې وایي کې فرق بیا نشته نو مطلب زه خپل معاشره ته دا کوم چې دا هراسمنت نن سبا ډیر عام شو نو پلیز دا خپل چې څومره زموږ ورکینګ وومنز دي دا وزي خپل فیملی له یو سپورټ ورکي نو دې ته یو ریسپیکټ ورکوي دي چې کم د سبا دي ډیسریسپیکټ طریقې سره دي ته ګوري نو هغه سره دای چې کم زمونږ چې کم هغه نیگیټیو وومنز دي هغه ما ډاکټر عزیز خان سره په دې شیز باندې دي سره ما په دې ډیسکشن شو چې دا غي د ودی عام غریبانانه ډیر مشکلات ده او یریږي نو هغه خپل هغه فریډم چې دی هغه نشي دغه کول نو زما خو دغه میسج چې یار وومنز ته ډیر ریسپیکټ ورکوي اخر تاسو یو د زنانه یو د وومنز نه پیدای او دغه اولاد مکافات عمل ده سر هغه تاسو سره کیږي بیا تاسو خپل مورم د تاسو پور ته راځي تاسو خپل مور ته ګورئ تاسو دا کوم بهر یو جنې ده بهر یو خزه ده تاسو هغه تنګوي نو تاسو ته بیا کور کې ومو ماغه فیلینګ ملاوي نو د وومنز خامخا ریسپیکټ کوي دا ماته خپل نیا او مور خېل تاسو دا غي ریسپیکټ کوي نو الله به تاسو ته ډیر غټ مقام درکې ولې چې دا ډیر یو نازک دغه زنانه چې بالکل صحیح خبره تاسو خپل ځان نشي او بیا چې کله موږ دنیا ته ګورو سر دنیا چرته لاړه تاسو چر بار ملک ته لاړ شئ دا غوي ډیولپمنٹ وګورئ سر د سریلنکا ډیولپمنٹ زو چاینا ته لاړم دا چاینا خو سر الله اکبر زموږ نه پس آزاد شوه دی هر انډستری کې ریولوشن دی داغي ټورنمنت وسګټلو دا لاست ایشیا کپ نو زه چاینا کې ډالیان کوم نو داغي هغه تاسو د کډز ماشومان خبرې کولی داغي واړه ماشومان راتله آی سره ما فونز نه دی لیدل ارباز بھائی هغه زما میچ پکتو بیا وراله موږ نه اټوګراف هغه موږ سره بناستو او صرف د سکواش پوزټیو خبره به کولی او هغه ترانسلیټر راغلو هغه ته امپورټنت نه دی انګلیش ویل هغه وی موږ ته سکول کې انګلیش نه خي دا موږ یو چې دلته تعالی انګلیش یو غلط لفظ غلنو سلطنان بدر پورې خان دي هغه چاینیز کې خبره کولی دا هغه ترانسلیټر موږ سره په انګلیش کې خبره کولی بیا موږ هغه ته سکواش خلو چې هغه بتله ناغي به موږ ته باقاعده د هغه ټریډیشنل جوکاویږي نه هغه لګي ډاون دغه شي احترام به موږ ته خلو نو زه دلته خپل ملک ته راشم او زموږ یو جونیئر پلیری تاسو یقین کوئ
زه ولاړ یم هغې سیټ باندې ناست دي که نه زه هغې ته ګورم هغې ما ته کرسی نه پرېږدي او هغې په فون نښتي او چې زه سره یا فرحانه څنګه ماشوم سره موبایل وینو ډېره کنسټرکټیو گفتگو شو نننۍ شو خو ډېره ښه وه ډېره ښه وه زما په خیال چې دومره پوزیټیو سولز دي موږ سره او د دوی ټولو چې کوم دی که نه د دوی مقصد همدغه یو دی چې په څه طریقه باندې اینډ اف د ډے چې کوم دی که نه هغه بهتري د پاکستان وشي که هغه تاسو د کے پی کے نه یې که تاسو د بل چا نه یې خو دا مه ګڼئ لکه دا وګڼئ چې یار دا یو نیکي به کوو نو هغه به زموږ اینډ اف د ډے چې کوم دی که نه زموږ د بچو په کار راځي صحیح ده که نه ستر ستاسو د راتګ ډېره مننه ډاکټر صاحب آپ کا بہت شکریہ یو خبر زه ایډ کوم د پښتو چې کوم د نن لینګویج یوز کېږي لګیا دی ګرامټیکلی ډېر ډیسنټ نو تاسو فرحانه څنګه اکثر پښتانه داسې خبرې کېږي نه سړی نه دا مومنه پښتو ګرامټیکلی ده دی ته وګوره ډاکټر صاحب هغه وایي څه وایي پخپې لاسونه ورته مستوي دی خو ورته سره مات زموږ دا والا پښتو هغې فرحان نه وي ډاکټر هغې وي فرحانیه پښتو کانټینټ نه ورکوي زه یم چې زما دا والا پښتو پکار دا کېنه سړیه I don't want that. جی د دې نه وړاندې چې موږ خپله شو ختموو جی افراز صاحب خان آئی گیس زمونږ ډش جوړ شو جی سر نن مونږه ډالډا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جی اور مونږ ساسز یوز کړل بیک پالر سبھی کھاتے ہیں سبھی کھاتے ہیں بیک پالر ٹرو پاستا ایکسپرٹ جی مفتی صاحب بس آپ پروگرام راغونډ کړئ یاره جی ماشاءالله نوراني نشست ډېر قیمتي په دې کې ډېرې مزیدارې خبرې وشولې د بچو د اصلاح په حوالې سره د خواتین په حوالې سره زموږ د سکواش پلیر ماشاءالله د قوم دپاره فخر هغوی خپله رایه شریکه کړله تاسو هم خبرې وکړلې زه تاسو ته چې په کوم نظر ګورم نو هغه ډېر دروند نظر دی تاسو له الله باطن ډېر مزیدار راکړی دی او یقینا چې دا د معاشرې د اصلاح دپاره یو بهترینه لار ده تاسو قابل تقلید یې او بس په دې موضوع باندې خپل پروګرام زما د طرف نه چې کومه وینا وه هغه دا ده د وایند اپ کولو دپاره ستاسو هغه اصطلاحي الفاظ چې دی هغه ډېر مزیدار دي نو تاسو هغه استعمال کړئ بس سر وہی کہنا جی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ جائے تو خبر دا ده چې بس ژوند ډېر مختصر ژوند شو د کووډ نه پس خو د ژوند اړو څه اعتبار پاتې نه دی نه هغه شان خادیانې شوې نه هغه شان زمونږ هغه مرګونه شو هغه درناوی ختم شو نو خدای ته وګورئ زمونږ کلتور دومره دون دی د پښتنو چې کله د خبره مونږ د پښتنو کوو نو مونږ چې یار که هر څه نه ده پکار خو باچا خاني پکار ده خدای ته وګورئ زمونږ په دې نصاب کې د باچا خان د اباسین یوسفزۍ د هغه خلکو کوم چې د دې پښتنو شامله اوچته کړې ده هغه چې کوم دی د سلیبس کې شامل کې چې زمونږ راتلونکي نسل وپېژني چې زمونږ اصل پہچان دا دی زمونږ اصل پہچان هغه ابراډ یا هغه والا کلچر نه دی چې پلار تم یو تروتم یو کشر زوی تم یو 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 دا زمونږ کلچر نه دی مشر چې راشي مونږ اوس هم چې کوم دی خپل پلار مخکې ته خبره نه شو کولی که مشر داسې ناست دي مونږ کینو نه او دوی ډېره ښه خبره وکړه چې مونږ کې هغه شیزونه چې کوم دي که نه هغه زمونږ ډي این اے کې دي نو بس یا خدای پاکه د دې بابرکت میاشت په ذریعه په مونږ باندې څه خاص رحم وکړي څه داسې یو جذبه مونږ کې پیدا کړي ټول پاکستان کې ټولو پاکستانیانو کې چې واقعي یو وخت داسې راشي چې مونږ په خپل پاکستاني حیثیت باندې ویاړ کوو ډېره مننه سر تاسو د ټولو د راتګ ډېره مننه زه د خپل ټیم سره مومنه سره تاسو نه بخښنه غواړم انشاءالله تعالی که ژوند وي د خیره نو سبا به تاسو سره یو نوي پروګرام کې نوي مېلمنو سره ملاویږو د الله رمضان